الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله مولانا العظيم. یوسف علیه السلام واقعہ شروع ده د سوره یوسف 50 نمبر آیت کریمه تر هغه پورې لوی انقلابات د یوسف علیه السلام د ژوند مونږ وویل د رونو د لاسه کوی ته ورتاو شو قافلې والا روچت کو بازار مصر کې خرید و فروخت بولی ولګېدله عزیز مصر واخیستلو عزیز مصر بیبي په د باندې عاشقه شوله د دنې مطالبه د ګناه وکړله د رامنډې کړلې د هغې نه د خلاصون دپاره عزیز مصر هغه ولیدلو بیبي یې په ده تهمت ولګو د خپله پاکدامني ښکاره کړه یو ماشوم هغه داسې یو قاعده کلیه مخې ته کېښودله چې یوسف علیه السلام پاک ثابت شي ځکه بې ګناه دی بالآخر زنانو ته خپلو امزولو دغې عزیز مصر ښځې ته پیغور ورکو هغې په دسترخوان را جمع کړلې چړې وله په لاس ورکړې او میوې یې کټ کولې دی یې را وباسلو هغوی د ډېر حیرانتیا او د تعجب د وجې نه خپلې ګوتې کټ کړلې بالآخر هغې دا فیصله وکړله چې یا به دی جیل ته ځي یا به زما سره ګناه کوي نو یوسف علیه السلام جیل غوره کړلو د الله د نافرمانۍ په مقابله کې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ شو دوه ملګري ورسره هلته په جیل کې نور دي هغوی دواړو چې کوم دی نو خوب ولیدلو یوسف علیه السلام یو ته ووی ته به رها کېږي بل ته وی په تا به سزای موت خیږي رهایي واله ته ووی چې بادشاه ته به زما واقعه ذکر کړي هغه رها شو واقعه ترېنه د یوسف علیه السلام یېره شوله څه وخت پس 7 کاله پس بادشاه چې کوم دی نو خوب ولیدلو چې دقه شانتې 7 سربې غواګانې دي 7 ټپې غواګانې هغه پرې را ولګي او ویې خوري 7 شنه وږي دي 7 وچ وږي دا پې د پاسه را وغوړېږي او دا په خپل منځ کې پټ کي
تپوس یې وکړي د دې خوب تعبیر به راته څوک ووایي. نو چا ورته ووي چې دا بیکاره خوبونه دي. یو کس ورته ووي ما ته یو معبر معلوم دی په جیل کې دی، ما له اجازت راکه. بادشاه ورته اجازت ورکو. هغه راغی، یوسف علیه السلام ورته تعبیر وباسلو چې 9 کاله به په تاسو باندې د آبادۍ راځي، 9 کاله به ورپسې د خشک سالۍ راځي، او په دغې 9 خشک ساله کالونو کې په هغې کې به ستاسو د 9 کالو د آبادۍ چې کومه ذخیره ده دا به ختم شي. الا قلیلا مما تحسنون، صرف هغه انداز کې به پاتې شي چې تاسو یې تخم لساتئ په خمبو کې. نو بس د تخم انتظام به درله الله کوي، ځکه چې ورپسې 15 کال دا ډېر آباد را روان دی. نو د هغې نشاندهي ورته هم وکړله چې فيه یغاث الناس، د خلقو فریاد به واورېدلی شي او ډېر زیات چې کوم دی نو بارانونه به وشي او آباد کال به چې کوم دی نو آباد شي، او په هغې کې به خلق انګور نه چوړی بیا شراب به ترې جوړوي، ځکه دومره مقدار سوا مقدار کې به شوي وي. دې ځای پورې دا ټوله خلاصه د دغه انقلاباتو دا به تاسو په ذهن کې ساتئ. دې نه وروستو چې کله دا استازی ساقي کې شته دی، ورشه لاړ شه، دا یې رهایي ده، دا ریلیز آرډر دی، د ده د رهایۍ پروانه ده، دا اوس د جیل ذمه دار ته ورکه چې دا قیدي را بهر کړي، دنه خو به مونږ سکار خدمت دلته واخلو. نو چې کله استازی هغه ته ورځي، یوسف علیه السلام هغه دا فهم کوي چې دا بادشاه لکه چې زما رهایي صرف زما د دې خوب د تعبیر یا زما د علمي قابلیت په بنیاد کوي، نو ټیک ته دا خو به وشي، خو چې په دې بنیاد زه بهر شم نو د خلقو په ذهن کې به هغه زړه شک او شبهه باقي پاتې شي چې دی مخکې په یو الزام کې جیل ته تللی و. زه خو به وروستو خلقو ته د دین دعوت ورکوم او دا یو تهمت په ما باندې لګېدلی و چې تر څو پورې دا تهمت نه پاک شوی، د بادشاه د زنانو او د عامو خلقو ذهن صفا شوی نه زما په حق کې، تر هغه وخته پورې زه چې کوم دی نو د جیل نه بهر وځم نه. دا ورته په زړه کې الله رب العالمین ورچولی و چې رهایي به د بهر حال کیږي. دا شرط ولګوه چې ته د خلقو په نظر کې پاک ثابت شي. نو چې کله دا استازی لاړ شو، یوسف علیه السلام ورته ویل زه خو داسې بهر نه درځم، اول خو ما ته وښایه چې زما ګناه څه او زه تاسو په کومه ګناه کې د جیل ته رادننه کړی یم. نو بادشاه ته ووایه چې د هغې زنانو نه تپوس وکړي چې آیا رښتیا د یوسف علیه السلام ګناهګار و، تاسو چې په کوم تهمت لګولی و په دې تهمت کې تاسو رښتینی وئ. نو چې کله استازی هغه ته لاړ، بادشاه زنانه را وغوښتلې، هغې نه یې تپوس وکړو، هغې ورته وویل حاشا لله ما علمنا علیه من سوء. نو دقې ځای نه هغې د ده د صفایۍ ګواهي ورکړله چې نه، یوسف علیه السلام دا چې کوم دی نو پاک او صاف و. د عزیز مصر ښځې چې کله وکتل چې ټولو زنانو د ده د پاک دامنۍ ګواهي ورکړله، نو هغې هم په زړه کې ووی چې الان حس الحق، اوس خو خبره ښکاره شوله. نو اظهار یې وکړو انا راودته عن نفسي، ما چې کوم دی نو د ده نه خواهش مطالبه کړې وه، جرم ما کړی و. یوسف علیه السلام پاک او صاف انسان دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو د یوسف علیه السلام پاک دامني په عزیز مصر په بیبي باندې خو د مخکې نه ښکاره وه، په نورو زنانو هم ښکاره شوه، بادشاه وقت باندې هم ښکاره شوه، چونکې د ساقي په ذریعه باندې دا اطلاع دننه او بهر تلا او راتلا دا قاصد و، د پیغامونه وړل راوړل. نو عامة الخلق ته به هم د بادشاه د دې خصوصي هدایاتو پته لګېدله، نو عامو خلقو ته هم پته ولګېدله چې دا په جیل کې کوم فلانکې قیدي دی، دی بې ګناه و، دی پاک او صاف دی. اوس د داعي او د مبلغ په جامه چې د کومې خبرې نه تور لګي او داغ لګي، دی به کوشش دا کوي چې د تهمت د ځای نه خپل ځان بچ وساتي او خپل ځان چې کوم دی نو دا پاک وساتي، دې دپاره چې خلق د ده په توحید او د دین په دعوت باندې څه وکړي، اعتماد پرې وکړي. تاسو پوه شولې. نو فرمایي ښه وقال الملک، وویل بادشاه ائتوني به، راتلل وکئ ماته په دې یوسف علیه السلام باندې. فلما جاءه الرسول، پس هر کله چې راغی یوسف علیه السلام ته الرسول استازی، هغه ساقي قاصد، دا خو چونکې پیغام راوړونکی کس دی که نه، نو دا رسول دی،
دا قاصد دی. نو هغه چې کله راغی یوسف علیه السلام ته او د رهایې خوشخبری ورته ورواوروله، نو قال اویل یوسف علیه السلام ارجع الی ربک، واپسی وکړه رب خپل ته. اوس ګوره په دې منځ کې چې دا څومره خبرې راغلي دي واقعات خو ډېر لوی زیات دي، خو دغه ته الله رب العالمین حذف کړي دي، ضروري خبرې پکې راوړي دي. نو چونکې نبی یا د انبیاء کرامو وارث دی به کوشش دا کوي چې لمن مې پاکه پاتې شي، چې کوم تهمت دا په ما باندې لګي د هغې تهمت نه زه د خلقو په مخ کې خپله پاک دامني چې کم دی نو دا څه کمه دا زه ښکاره کم. دا نه چې تهمت به نه لګي، خامخا به لګي، خو د ځان د پاک دامنۍ چې کم دی نو ګویا کې د هغې غور او فکر دا به خامخا کوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کو د یوسف علیه السلام په ځای باندې زوی کنه او ما دومره وخت په جیل کې تیر کړی وی او په ما پسې رهایي راغلی وی، نو ما به دا ویلو چې یاره دا رهایي ما دپاره ډېره زیاته غوره ده، ما به دا شرط نه لګو. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دې ځای کې خو داسې معلومیږي لکه چې نبی علیه السلام مبارک یوسف علیه السلام له فضیلت ورکړی په خپل ځان باندې، حالانکه حدیث مبارک کې خو راځي چې انا سید الانبیاء، انا سید ولد آدم، زه د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار یم، یا زه د انبیاء کرامو سردار یم. نو دا دې ځای کې د یوسف علیه السلام فضیلت نبی علیه السلام ښکاره کړی. دا ولې؟ نو فرمایي چې په بعضې امورو کې د انبیاء کرامو ترمنځ تفاضل کېدلی شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ من جهتن په یو جهت کې، په یو وصف کې، په یو وصف خاص کې یو نبی د بل نبی نه چې کم دی نو ګویا کې فاضل او افضل کېدلی شي، خو مجموعي طور چې کم دی نو نبی علیه السلام په ټولو انبیاء کرامو باندې څه دی؟ په هغې باندې افضل دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ یا دا او یا دا ده چې دا د یوسف علیه السلام د هغې چې کم دی نو عظیمت طرف ته اشاره کوي، د هغې اخلاق کریمه او طرف ته اشاره کوي، چې دومره لوی د صبر او د استقامت خاوندو، دومره لوی اخلاق کریمه یو. او دې بلې خبرې ته وګورئ، فلما جاءه الرسول، چې کله ورته استازی راغی نو دا ګیله ترې نه کوي چې ته اوس رالې، تا د چې ما ویلو چې د بادشاه مخې ته به زما خبره کې، نو تا زما خبره کړې وه نه کوم در سره اړو خبرې در سره نه کومه. دا اخلاق کریمه دي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ بس خیر دی، نو تا ته مې یو کار حواله کړی و، هغه دې نه دی کړی، خو اوس وایه تیر یر باقي روزګار، اوس به څه کوو، څه خدمت به کوو. نو د هغې ورته بالکل اړو ذکر تذکره هم ونه کړله. نو وویل ورته یوسف علیه السلام ارجع الی ربک، واپسې وکړه هغې مالک خپل ته، خپل حاکم ته، خپل مالک ته، بادشاه ته، هغه ته واپس شه. فاسأله، سوال ترنه وکړه، تپوس ترنه وکړه، ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن، څه دی حال د هغې زنانو. دا ورته نه وایي چې د عزیز مصر نه چې کوم دی نو تپوس وکړه، چې د ښځې نه دې تپوس وکړي چې زه بې ګناه وم که ګناهګار وم. ما ته وګورئ، دا حیا ده. الانسان عبد الاحسان، انسان چې کوم دی نو ګویا کې دا غلام د احسان دی. اوس یوسف علیه السلام سره خو دې عزیز مصر ښه خو کړي دي که نه؟ احسن مثوای، ښکلی ځای ورله ورکړی دی، ښه ژوند یې ورته ورکړی دی، ډېر خیال یې ورله ساتلی، بیبي ته یې خصوصي هدایت کړي و اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. نو ګوره د هغې احسان احساس ورسره شته دی، احسان فراموشي نه کوي. ځکه دې سره خو یو قسم پیغور هم جوړېږي چې ته دا چې کوم دی نو چاته ووایې چې ستا بیبي خو داسې ده، دا د هغه دپاره د پیغور خبره دا خو مناسبه نه وه. او دویمه دا ده چې احسان فراموشي هم ده. نو ګوره خپله صفایي هم ثابتوي، خو په یو متعینه زنانه باندې تور هم نه لګوي. دواړه خبرې څنګه په اعتدال سره روانې کړي دي. نو ورته وایي ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن، دا ورته نه وایي چې ما بال امرأة العزیز، دا ورته نه وایي. ځکه بیا به یو زنانه هغه به ټارګټ کېږي، هغه به په ګوته کېږي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه؟ نو خپله پاک دامني هم ښکاره کوي او په چا باندې تور چې کوم دی نو په یو متعینه زنانه باندې هم نه لګوي. نو فرمایي ما بال النسوة اللاتي، څه دی حال د زنانو هغو قطعن ایدیهن چې کټ کړي دي لاسونه خپل.
ګوتې خپلې کټ کړي دي، لاسونه خپل چې کم دینو کټ کړي دي. د هغې زنانو چې کم دینو ګویا کې حال څه دی. نو په دې ځای کې څومره حکیمانه چې کم دینو ګویا کې کلام کوي. دا نه وي چې د هغې زنانو څه حال دی چا چې زمانه مطالبه د ګناه کړې وه، دا نه وي. پوه شولې په خبره باندې که نه، بلکې ډېره حکیمانه اسلوب کې خپلې ګوتې کټ کړې وي. نو د دې ګوتو کټ کولو شاته خو یو ډېره لویه فلسفه خو پرته ده که نه، خو هغه پټه ده، په هغې باندې صرف د عزیز مصر پوهېږي. نو بس چې دته ته خبره وکړې نو دته به هغه ټوله خاکه رایاد شي، او ښه د هغې قیدي دی. نو فرمایي ان ربي بکیدهن علیم، بېشکه رب زما بکیدهن په مکر د دوی باندې علیم خبردار دی. نو رب دې نه مراد چې کوم دی نو ګویا کې یا الله رب العالمین دی په حقیقت کې چې کوم تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه، او یا تر نه مراد دا مجازي مالک تر نه مراد دی، سید تر نه مراد دی. ان ربی ان سیدی، اے زما دا مالک نه دی دا عزیز مصر، بکیدهن علیمون. پوره واقعه درته د خبرې دا نه بیانومه دی، قاصد ته وایي چې دی په دې منصوبه باندې خبر دی، بس نور په هغه پوه دی. مونږ هم کله کله چاته خبر وکړو، هلکه هغه فلانکي ته ووایه چې دا قصه څنګه ده، بس نور په هغه پوه دی، نور تفصیل باندې هغه آګاه دی. نو یوسف علیه السلام ورته هم وایي ان ربي بکیدهن علیم. عزیز مصر نور چې کم دی نو د دې ښځو چې دا کوم منصوبه وه په هغې باندې څه دی، په هغې باندې خبر دی. تاسو پوه شوله په خبره باندې که نه؟ ځکه هغه ځای کې مخکې لا ویلو استغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین. هغه خبر هغه ته ټوله خبره چې کم دی نو منصوبه دا ورته رایاده ده. شاباس. نو فرمایي قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. اوس هغه عزیز مصر ته چې کله قاصد لاړ شو نو هغه دا زنانه ټولې په ټوله راغونډې کړلې. دا خو د هغه د وزیرانو مشیرانو د هغه بیبیانې وې، د هغې فیملیز، د هغې زنانه، دا ټول په ټوله چې کوم دی نو راغونډې کړلې او پته ورته چې فلانکۍ زنانه خپل لاس کټ کړو. نو د هغې نه تپوس کوي ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. څه دی شان ستاسو په هغه وخت کې چې کله تاسو مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه د نفس د هغه په باره کې، یعنی جرم خو تاسو کړی، هغه ستاسو نه مطالبه د خواهش نه وه کړې. تاسو چې کوم دی نو ګویا کې د هغه نه مطالبه د خواهش کړې وه، خو ستاسو د مطالبې په رد عمل کې تاسو د هغه د طرف نه پس ګناه پوه شوي یئ چې تاسو ته مطالبه کړي د ګناه او هغه آماده شوي، هغه درته ښه کړي، هغه ستاسو د دې ګناه د اراده قبوله کړي. نو آیا تاسو د هغه د طرف نه پس خبره باندې پوه شوي یئ؟ نو فرمایي ورته ما خطبکن، څه دی شان ستاسو، څه دی قصه ستاسو، څه دی حال ستاسو په هغه وخت کې راوتن طالبتن چې کله تاسو مطالبه کړې وه یوسف د یوسف علیه السلام نه عن نفسه په باره د نفس د ده کې. قلنا نو هغې وویل حاش لله. دا کلمه د حیرت ده، د تعجب ده. حاش لله ما علمنا علیه من سوء. مونږ ته خو هېڅ علم نشته دی په یوسف علیه السلام باندې څه د بدۍ څه د ګناه. یاره زمونږ په علم کې کم از کم داسې څه خبره نشته دی چې یوسف علیه السلام هغه زمونږ د دې ګناه د اراده قبوله کړې وي. مونږ په هغه باندې هېڅ قسم چې کوم دی نو ګویا کې څه تور او څه الزام نه لرو. نو ګوره چا چې دعوه کړې وه هغې د خپلې دعوې نه دستبردار شو، دعوه یې خپله واپس کړه چې بس دا سړی پاک دی، د ده چې کوم دی نو ګویا کې د ده هېڅ قسم څه ګناه دا د ده نشته دی. قالت امرأة العزیز. اوس دا خو د هغې خبره وه. اوس امرأة العزیز غټه مدعیه خو دا ده، هغې چې کله وکتل چې خاوند هغه هم چې کوم دی نو د دوی په طرف شو، هغه هم دا وایي چې یوسف علیه السلام پاک دی، زنانه هم دا وایي چې یوسف علیه السلام پاک دی. اوس خبره ښکاره شوله، زما دا جرم او زما دا ګناه په دې خلقو باندې چې کوم دی نو واضحه شوله، راشه اوس ته اعتراف وکړه. نو قالت وویل امرأة العزیز، دې زنانه د بیبي د دغې عزیز مصر، فی نفسها، قالت فی نفسها، زړه کې، فی قلبها، زړه کې دا خبره وویله. خو الله رب العالمین خو د زړونو په خبرو باندې هم علیم دی که نه. نو الله ورله د زړه هغه خبره بهر ته روباسله چې دې په زړه کې دا خبره وکړله. الآن حصحص الحق، اوس
حصحص الحق ظهر الحق وضح الحق. اوس خو چې کم دینو حق ښکاره شو، رښتیا خبره اوس ښکاره شوله، پډاګه شوله. دې په زړه کې دا خبره وویله، ها انا راودته عن نفسه، ما مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه د هغه د بیبي په د هغه د نفس په باره کې، ما د هغه نه د هغه د نفس مطالبه کړې وه، ما خواهش ظاهر کړو. یوسف علیه السلام و انه لمن الصادقین، او بېشکه دی و د صادقینو نه، د رښتینو نه. د په هغه وخت کې ویلي چې ما چې کم دی نو ګناه نه ده کړې، دې زمانه چې کم دی نو گویا کې مطالبه د ګناه دای زمانه چې کم دی نو گویا کې کړې ده. نو تاسو ته د یوسف علیه السلام د دې په باره کې چې کوم قول دی هغه تاسو ته یاد دی؟ شاباس. کوم ځای کې دی؟ قال هي راودتني عن نفسي. تبلال شيخا هي راودتني عن نفسي. نو یوسف علیه السلام یو خبره کړې وکنه چې نه دا ګناه مطالبه دی کړې، د ما نه ده کړې. پوه شولې په خبره باندې؟ نو دومره کاله وروستو چې کوم دی نو گویا کې امرأة العزیز اعتراف وکړو چې انه لمن الصادقین. نو تاسو به سره په تقدیر کې ولیکئ ښه انه لمن الصادقین فی قوله هي راودتنی عن نفسی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ شاباس. نه فرمایي ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. الله رب العالمین فرمایي چې دا دومره لوی تدبیر مونږه جوړ کو، نو دا د څه دپاره مونږ جوړ کو؟ یا یوسف علیه السلام چې کوم دی نو گویا کې هغه وفرمایل چې دا دومره خبره ما جوړه کړله چې ما ډایرکټ رهایي قبوله نه کړله، او دا قاصد او دا استازې دې مې دوباره واپس ولیږلو. دا مې صرف او صرف د دې خبرې دپاره لیږل چې زما دا صفایي چې کوم دی نو ښکاره شي، ما احسان فراموشي نه ده کړې چې د خپل مالک په غیر موجودګۍ کې مې د هغه د بیبي عزت ته لاس ورچولی. نو فرمایي ذالک دا تدبیر لیعلم چې پوه شي دا عزیز مصر انی لم اخنه بالغیب، بېشکه زه ما خیانت نه دی کړی د دې عزیز مصر سره بالغیب، د په غیر موجودګۍ کې چې دی موجود نه و د د بیبي ته ما لاس ورچولی، چې صرف دا خبره مې واضح کوله ښه. وان الله بېشکه الله رب العالمین لا یهدي نه برابري کید الخائنین، هغه فریب د خائنینو لره، د خائنینو تدبیر الله نه برابري. تر اوسه پورې چلیدل خو بالآخر حق او سچ له الله فتح نصیب کوي. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده ښه، کو څوک د چا خلاف د دروغو تهمت ولګوي، وقتي طور خو به دا ټیک ته هغه حالات متاثره کی، خو دروغ چې کم دی که نه دا تر ډېر وخته پورې نه چلیږي. په دې پښتو کې یو متل دی، د دروغو مزه ډېر لنډ وي، د دروغو مزه ډېر لنډ. ان الله لا یهدي کید الخائنین، د دروغو مزه ډېر لنډ وي، دا ډېر زر چې کم دی نو رښتیا کېږي. د دروغو په تاثر باندې چرته دوکه نه شي ښه. پوه شولې په خبره؟ نو فرمایي وان الله لا یهدي کید الخائنین. دې نه یو مسله چې کم دی نو دا معلومه شوله چې د یوسف علیه السلام اخلاق کریمه چې ګوره دا دومره 9 کاله دا چې کم دی نو یا 12 کاله یوسف علیه السلام بې ګناه چې کم دی نو په قید کې تیر کړل، خو څه جذبه د انتقام دا یې نه د عزیز مصر خلاف شته دی، نه د امرأة العزیز خلاف شته دی، نه د دغې زنانو خلاف شته دی، او نه دغې قاصد چې په دې خپل کار کې چې کوم غفلت کړی و چې د اطلاع یې نه و ورکړې. نو یوسف علیه السلام د هغې متعلق بالکل ذکر تذکره هم ونه کړل، خاموشي اختیار کړله. شاباس. نو فرمایي ښه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. اوس ګوره دې نه مخکې ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغیب،
یوسف علیه السلام فرمایي چې دا تدبیر مې د دې دپاره وکړو چې په دې خلقو خبره ښکاره شي چې ما چېرته خیانت نه دی کړی ښه په دې معامله کې خپله صفایي مې ښکاره کړله. اوس کو څوک دا وایي چې یاره دا خو یوسف علیه السلام خپله صفایي بیان کړله او فلا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشاء. الله رب العالمین فرمایي خپلو ځانونو صفایي په خپله باندې مه بیانوئ، بس دا د الله فیصله ده چې د چا صفایي الله رب العالمین بیانوي. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو یوسف علیه السلام ولې داسې ووي چې انی لم اخنه بالغیب، دا خو د خپله صفایي چې کوم نه یو قسم بیان کړله. نو یوسف علیه السلام د دغې وهم او د دغې شبهې جواب کوي. نو فرمایي وما ابرئ نفسي، او زه براءت نه بیانوم، پاکي نه بیانوم د خپل ځان. زه ډېر زه چې کوم دی نو ګویا کې د ځان پاکي څه خو نه بیانوم. ان النفس لامارة بالسوء، بشکه جنس نفس لامارة بالسوء دا خامخا حکم کوونکی دی ډېر بالسوء په ګناه باندې په بدۍ باندې. جنس نفس چې کوم دی که نه دا انسان ګناه طرف ته مایله کوي او ګناه ته سړي ته چې کوم دی نو رغبت ورکوي. نفس داغه فطرت کې چې کوم دی نو الله رب العالمین دا خواهشاتو طرف ته میلان لیکلی دی. خواهشاتو طرف ته میلان چې کوم دی نو دا یې پکې لیکلی دی. او نفس نه مراد نفس انساني دی. نفس انساني دی ځکه نفس جنی او نفس ملکی پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو په دې کې بیا په نفس جنی کې په هغې کې چې کوم دی نو خیر طرف ته میلان فطرتن، او په نفس ملکی کې شر طرف ته چې کوم دی نو میلان فطرتن. دا الله رب العالمین مفقود ګرځولی دی. نفس انسانی کې چې کوم دی نو خیر او شر دواړو طرف ته میلان وي، خو شر طرف ته چې کوم دی نو ګویا کې د ده میلان او د ده رغبت دا د انساني خواهشاتو مطابق سوا وي. نو دلته چې کوم دی نو ګویا کې نفس اماره ذکر شو. درې قسم نفوس دا الله رب العالمین پیدا کړي دي. یو نفس دی نفس اماره، دا د کافرانو د فساقو نفس دی چې سړي ته زیات چې کوم دی نو د ګناه رغبت ورکوي. دویم دی نفس لوامه. نو نفس اماره لکه قرآن کریم کې الله فرمایي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. دویم نفس دی نفس لوامه. نفس لوامه دا د مؤمنانو دا د هغې چې کوم دی نو ګویا کې نفس دی چې کله د دې نفس نه ګناه وشي نو دی ملامت کول شروع کی. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. نو ساءتک سیئتک چې کله ستا ګناه تا خفه کی نو فانت مؤمن. نبی علیه السلام فرمایي پته ولګېدله ایمان دی محفوظ دی، ځکه ستا دا نفس لوامه شو، ته ملامته کړلې په دې خپله ګناه باندې. نو دې نفس ته څه ویلې کېږي؟ فلا اقسم بالنفس اللوامه. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي. دریم قسم دی نفس مطمئنه. نفس مطمئنه دا چې کوم دی نو ګویا کې د صلحاء د انبیاء کرامو او د اولیاء دا د هغې نفس دی. دا نفس د مطمئن وي، د خوشحاله وي په څه شیز باندې؟ په نیکۍ باندې. نو نفس اماره بالسوء وي، لوامه علی السیئه وي. دا قید به ورسره تاسو د ځان نه لګوئ. اماره نه مراد اماره بالسوء، اماره بالحسنات نه دی مراد. ګورئ اماره بالسوء. او چې دا کوم نفس لوامه دی نو دا لوامه علی المعصیت وي، لوامه علی السیئه وي. دی په ګناه باندې دا چې کوم دی نو ګویا کې ملامتیا ورکوي. تاسو پوه شئ په خبره؟ په نیکۍ باندې ملامته کوي دی نه، په نیکۍ د خوشحاله کوي. اذا سرتک حسنتک. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ او چې دا کوم نفس مطمئنه دی نو دی مطمئنه وي په څه څیز باندې؟ دی مطمئن وي دا نفس په څه څیز باندې؟ دا د ګناه نه په منع کېدلو او د نیکۍ په کولو، په دې باندې دی مطمئن وي، دی په دې باندې خوشحاله وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ دې نفس ته څه ویلې کېږي؟
یا ایتها النفس المطمئنه. بعض مفسرینو د نفس چې کم دینو اوه اقسام لیکلی دي، درې خدا شو چې دا کم درته ما ووي. څلورم نمبر نفس نفس ملهمه دی، دا د علماء د پاره وي، الله ورله په زړه کې وراچي د الهام په طور باندې، د القاء په طور باندې، د رؤیای صالحه په طور باندې، د نیکی او د رشد د لارې ورته الله رب العالمین په زړه کې ورچي، دې ته نفس ملهمه ویل کېږي. تاسو پوه شولې په خبر د الهام نه. او پنځم نمبر دی نفس راقبه. دا چې کم دی نو ګویا کې بالکل په دا د اولیاء د پاره دا په د باندې چې کم دی نو راقب نگران نگهبان په د باندې د پاسه ولاړ وي. او شپږم نمبر چې کم دی نو دا دی نفس مرضیه. دا پنځم نمبر نفس راقبه او نفس راضیه دواړه چې کم دی نو مفسرینو لیکلی دی چې دا راقبه وي یا دا راضیه وي. شپږم نمبر نفس مرضیه وي، راضیه مرضیه، دغه ځای نه چې کم دی نو مفسرینو راغستی دی. دا هم د اولیاء د ولایت یو لوړه مرتبه وي. شاباس چې دی د خپل نفس نه چې کم دی نو ګویا کې مرضیه، دا نفس مرضیه وي، دې تر نه خوشحاله وي چې بس ما ته چې کم دی نو داسې د غلطو د هغې دغه راته نه کوي. او اوم نمبر دی نفس صالحه. دا اوه اقسام بعض مفسرینو هغې لیکلي دي. نو فرمایي ان النفس لاماره، بېشکه جنس نفس، الف لام د جنس دپاره دی جنس نفس، لاماره خامخا ډېر حکم کوونکی دی، کثیرة الامر، لاماره کثیرة الامر ډیر زیات حکم کوونکی دی، بالسوء په ګناه باندې، الا ما رحم ربي، الا من رحم ربي، ما په معنا د من سره دی الا من مگر هغه نفس رحم ربي رحمها ربي چې الله رب العالمین په هغې باندې رحم وکي. او د دغې چې کم دی نو ګویا کې ګناه نه الله رب العالمین را ګرځوي. نو ما ته وګورئ یوسف علیه السلام دا دې لپاره وایي چې چېرته په زړه کې فخر را نشي چې انی لم اخنه بالغیب، غرور را نشي چېرته، تکبر را نشي چېرته چې انی لم اخنه بالغیب. هسې نه چې د دې خپلې پاک دامنۍ نه انسان چېرته په خود اعتنایۍ کې او په تکبر کې په عجب کې مبتلا نشي، نو ډایرکټ ورسره وي چې وما ابرئ نفسي. دا خو صرف د خلقو ته مې په حیثیت د داعي او د نبي هغه خپل چې کم دی نو پاکي دا واضحه کوله چې په دې معاملاتو کې، په دې معامله کې، په دې یو مخصوص معامله کې چونکې زه ککړ نه یم. نور خو انسان جنس انسان د هغه نفس چې کم دی نو دا اماره بسوء دی، الا ما رحم ربي. او دویم دې طرف ته به کې اشاره کوي چې د ګناه نه بچ کېدل دا د الله په خاص رحمت سره کېږي. نو زه چې بچ شوی یم نو هم د الله په خاص رحمت، الا ما رحم ربي. شاباس. نو فرمایي ان ربي غفور الرحیم. اوس کو په دې کې زما په دې زړه کې معمولي غوندې د دې خپلې پاکۍ د وجې نه څه خلجانه یا څه شک او شبهه یا د خپل ځان د پاک دامنۍ یو خبره مې په زړه کې محسوس کړې قدرې وي. نو چونکې نبي یما او د نبي د شان سره دقه خبره هم مناسبه نه ده کومه چې په زړه کې راشي. نو د دې وجه نه ان ربي غفور الرحیم، بېشکه رب زما مغفرت کوونکی دی او رحم کوونکی دی. وقال الملک، وویل بادشاه ائتوني به، یاره دا سړی خو ما ته راولئ بس دا صفایي دا سرټیفیکیټ ورله اوسئ چې تا په ضمانت نه راوځې، ستا مستقل رهایي وشوله، ستا کیس خارج شو، ځکه چې مدعیانو خپله دعوه واپس واخیستله. ښځې ووي چې انا راودته عن نفسه، او نورو ښځو ووي چې ما علمنا علیه من سوء. نو مدعی چې کله خپله دعوه نه دستبرداره شي نو بس مدعی علیه پاک او صفا شي که نه. داسې شول لکه چې په ده باندې اړو چا څه قسم دعوه چې کوم دی نو ګویا کې کړې نه ده. نو فرمایي وویل بادشاه ائتوني به، راتللو کوي ما ته په ده سره، دی تاسو ماله لږ راولئ. استخلصه لنفسي، دومره پاک سړی او دومره زیرک سړی، دا مونږ ته د کومه معاشي چې کوم دی نو منصوبه راکړله چې تاسو به 9 کاله ښه بهترین فصلونه وکرئ. 5مه برخه
دا به هر کال چې کم دی نو دا تاسو د ځان سره سټور ساتئ، پوه شولې په خبره باندې که نه. او بیا به چې کم دی نو 7 کالو د پاره چې څومره ترنه خورئ هغه به ترنه خورئ، او چې کوم باقي وي نو دا به په وږو کې پاتې کوئ، دې دپاره چې دا چنجي او دا دغه حشرات مشرات دا یې درنه ونه خوري، دا یې درنه خراب نه کړي چېرته. دا دومره لوی وسیع علم د اقتصادیاتو ماهر دا سړی موږ له راولی. استخلصه لنفسي اجعله خالصا لنفسي، زه به یې وګرځوم خالص د خپل ځان دپاره، بس دا به زما وزیر خاص وي که نه، سپیشل ایډوایزر، دا به زما مشیر خاص شي. استخلصه لنفسي فلما کلمه، پس هر کله چې دینه معلومه دا شوله ښه انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات له الله لوی علم و عرفان نصیب کړو، په اقتصادیاتو باندې ماهر وو، د معیشت ماهرین وو. نو علماء کرام چې کوم دي که نه هغه به هم د وخت معاشي نظام زده کوي او په معیشت او په اقتصادیاتو باندې به عبور حاصلوي، او چې په کوم ځای کې د دوی نه چې کوم دی نو مخلوق خدا ته فایده رسېدلی شي نو ځان به صرف د مسلې پورې محدوده نه ساتي، د مخلوق خدا ته به د فایدې رسولو دپاره د خپل علم نه خلقو ته استفاده عملا ورکوي. نو که د حکومت مواقع ورته په لاس راځي نو خامخه اخلي به چې مخلوق خدا ته ترنه څه ورسي، فایده ورسي. استخلصه لنفسي اجعله خالصا لنفسي فلما کلمه، پس هر کله چې خبره وکړله شاباس د بادشاه د مصر د یوسف علیه السلام سره، چې کله ورته ور مخامخ شو رهایي وشوله نو دی چې راوتو نو د ټولو قیدیانو نه چې کوم دی نو ګویا کې د هغې نه اجازت واخیستلو یوسف علیه السلام. او بیا د هغې نه وروستو چې کوم دی نو ګویا کې غسل یې وکړو، نوې کپړې واخیستلې، ټول جیل والاو ته دعا وکړله، او بیا چې کله دربار ته راننوتو نو دا دعا یې وغوښتله حسبي ربي من دنیایا وحسبي ربي من خلقه عز جاره وجل ثناؤه. ما د پاره زما رب کافی دی زما د دنیا نه، او زما د پاره زما رب کافی دی د مخلوق د شر نه. الله رب العالمین سره گاوند لرون کې دا همیشه د پاره عزتمند وي. جل ثناؤه لا اله غیره، دا دعا چې کوم دی نو یوسف علیه السلام وغوښتله او راغی بادشاه ته را مخامخ شو. بادشاه ته چې څنګه را مخامخ شو نو سلام یې ورته وکړو په عربۍ ژبه کې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حیران شو، دی خو راغلی د کوم ځای نه دی او دی په مصر کې دی، نو په کار خدا ده چې دی غلام دی عبرانۍ ژبې کې خبرې کولې، دله خو عربي ډېره زیاته ښایسته ورځي. نو چې کله یې ورسره خبرې شروع کړې نو د عربي او عبراني د دې نه علاوه مفسرینو لیکلي چې په یو ډیرو لغاتو په ډیرو ژبو کې چې کوم دی نو ګویا کې ترنه د بادشاه تپوسونه شروع کړل. نو چې په کومه ژبه کې به ترنه تپوس کو د بولم په هغه ژبه کې چې کوم دی نو جواب ورکو. نو بادشاه ډیر زیات حیران شو او دته د خپل خوب تفصیلات په خپل شروع کړل. نو یوسف علیه السلام دته د خوب هغه حصې بیان کړي کوم چې د نه اوس بیان کړی وي او نه د قاصد په ذریعه را لېږلی وي. نو دی حیران شو چې دا سړی خو څه عجیبه غوندې ماته ښکارېږي. اوس ګوره زما د خوب هغه حصه ماته د بیان کړه کومه چې د هغې ما اظهار د سره نه دی کړی. ډېر زیات حیران شو. بیا د فهم او فراست او زیرکتوب ته وکتل. نو دی بادشاه ته مشوره ورکوي چې جی تاسو به سخت کال خلقو ته ووایئ چې فصلونه ښه واړوئ، کومې چې شړې ځمکې دي هغه هم برابر کوئ، سره مره ورته توله کوئ، ځکه چې کوم دی نو قحط سالۍ دپاره به د مخکې نه سټاک را روان دی، سټاک به جوړول غواړي، ذخیره به جوړول غواړي. نو دا ټولې مشورې چې د دې بادشاه ته کله ورکړلې چې 7 کاله به ښه فصلونه کرو او بیا به د هغې چې کوم دی نو خصمانه به یې کوو، په سټور کې به یې ږدو، د ضرورت مطابق به استعمالو، او 5مه حصه به د هر کال د فصل دا به مونږ ځان لږدو، دا به مونږ خپلو خلقو له نه ږدو. دا چې کله د مصر نه بهر خلقو باندې تکلیف راشي نو هغې ته به په ښه ریټ او په ښه نرخ باندې چې کوم دی نو اعلان وکړو چې هلکه قحط په ټوله دنیا راغلی دی،
نو د مصر بادشاه ښه سړی دی، په ارزان ریټ باندې چې کم دی نو راشن ورکوي، نو سبسډایز وړه به وله ورکو. تاسو پوه شولې په خبره باندې، په ښو ریټونو باندې. نو دا خلق به د یو طرف نه او د بل طرف نه د هغې دا راتګ به شروع شي، نو بادشاه سلامت ستا عزت افزایي به پکې موشي، او خلقو کې به د نیک نوم چې کم دی نو دا به د مشهور شي، او بادشاه سلامت د دې سره سره به ستا د وجې نه خلقو ته ډېره لویه فایده هم ور ورسیږي. دا وایي چې یاره دا مولانا صاحب خو ډېر زیات چې کم دی نو زیرک او هوښیار سړی دی، نو چې دا ټولې خبرې ورسره وکړلې نو بیا ورته وایي دا بادشاه ورته وایي فلما کلمه، پس هر کله چې خبرې وکړلې د عزیز مصر د یوسف علیه السلام سره، قال نو وویل د عزیز مصر انکا بېشکه ته الیوم نن ورځې لدینا زمونږ سره مکین امین ذو مکانت و امانت، ته به ډېر د عزت په کرسی باندې زمونږ سره اوس نه وروستو پاتې کېږي، او ته خو ډېر د امانت خاوند یې، دا دومره چې کم دی نو ښې ښې مشورې دا تا مونږ ته راکړلې. قال نو وویل یوسف علیه السلام اجعلنی علی خزائن الارض، وګرځوه ما لره، مقرر که ما لره علی خزائن الارض، په خزانو د ځمکې د مصر باندې، انی حفیظ علیم، بېشکه زه حفاظت کوونکی ما خبردار یم، ستا د مالونو د خزانې به حفاظت کوم. نمبر 1 او نمبر 2 زه په دې قصو باندې پوهېږم هم، بجټ جوړولی شم، دا اندازه راته هم لګي چې دومره خلق دی د دوی دپاره به دومره غله سالانه لګي، دومره اناج او غلا د هغې دپاره به مونږ سالانه سټور کوو. نو په دې حساباتو شماراتو باندې پوهېږم، ښه اکاونټنټ هم یم، حساب ریاضي په هغې باندې هم چې کوم دی نو پوهېږم. ما فاینانس منسټر ولګوه اجعلني علی خزائن الارض، مشیر خزانه مې ولګوه. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. دې نه معلومه دا شوله چې کله په چا کې د یوې خبرې صلاحیت وي او دې پوه وي چې یاره کو دا مرتبه او دا عهده زما په لاس راغله، نو یو خو مې تربیت داسې شوی دی چې چرته شرک او کفر او ظلم به مې د لاسه نه کیږي، او دویم په مخلوق خدا باندې به بې رحمي او بې انصافي نه کیږي، او دریم کو زما په ځای دا څیز د بل چا په لاس باندې ورغی نو هغه به پکې کفر ته ترویج ورکوي، یا به هغه په خلقو باندې ظلم کوي او بې انصافي به کوي. نو د مخلوق خدا د هغې چې کوم دی نو ګویا کې د خدمت په خاطر باندې دی مطالبه وکړي، نو د دپاره مطالبه د حکومت جایز ده، مطالبه د عهدې د دپاره څه ده؟ دا جایز ده. حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انا لن نستعمل على عملنا من اراده، چا چې په خپله باندې یو عهده وغوښتله نو مونږ هغه چې کوم دی نو ګویا کې عامل نه مقرر کوو، هغه ته مونږ هغه عهده نه ورسپارو. چا چې په خپله نه یې غوښتلي او هغه ته حواله شوله نو د الله نصرت او امداد به ورسره. نو تاسو به تطبیق د دې قرآن کریم د آیت او د هغې حدیث ترمنځ داسې وکئ چې اجعلني علی خزائن الارض. دا په هغه صورت کې دی چې کله دا کس په خپل ځان باندې دومره باور لري چې یاره د دې عهدې په حاصلېدلو سره به الله د مخلوق خدا ډېر خدمت زما د لاسه واخلي، او که زه دا عهده نه سنبالوم نو بیا به د نااهلو خلقو لاسو ته ورځي. بیا به د چا لاس ته ورځي؟ د نااهلو خلقو لاسو ته به ورځي. نو بیا به په مخلوق خدا باندې څه کېږي؟ ظلم به کېږي. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا زمونږ او ستاسو په علاقو کې څوک الیکشن ته ودرېږي او د خپل ځانه د خپل ځان دپاره عهده غواړي، نو کو چرته په ده کې دومره صلاحیت وي، ده ته دومره دیني علم وي چې دی په دې مطمئن وي چې د نورو په نسبت باندې به زه د خلقو دپاره د عدل ذریعه هم یمه، او د هغې سره سره به مسلمان ته او اسلام ته زما د لاسه خیر میلاویږي، او کو زه د دین وروستو کېږم نو دا سیز ټول په ټوله ظالمانو ته او لادینه طبقې ته پاتې کېږي چې د هغې د وجې نه به په خلقو باندې ظلمونه او زیاتي کېږي، نو زه به په دغې ظلم او زیاتي باندې خاموشه پاتې شم. نو بیا به ماله هم چې کوم دی نو الله رب العالمین د دغې ظلم د خاموشۍ سزا راکوي. نو د دغې یرې د وجې نه کو څوک ځان دی عهدې ته مخې ته کوي نو داسې دی دا جایز دی. بلکې چې د مسلمانانو معاشرهی
او اسلامی نظام پکې نه وي، نو بیا د اسلامی نظام د قیام د پاره یوازې دا نه چې جایز دي، بلکې په اهل حق او په اهل الله باندې واجب دي چې د دغه لا دینه طبقې سو کې لکه مقابله وکي. تاسو په دې خبر باندې ورسېدلې؟ شاباس ښه. نو فرمای اجعلني علی خزائن الارض، وګرځوه مالا په خزانو د ځمکه باندې، انی حفیظ علیم. دین یو بل خبره معلومه شوله، د یوې عهدې دپاره صلاحیت، میرټ، کوالیفیکیشن، کوایف دا صرف تعلیمی قابلیت نه دی، د تعلیم نه مخکې د دې سړي امانت دی چې دی امین دی کو نه دی. ځکه چې یوسف علیه السلام فرمای انی حفیظ علیم، نو دا حفیظ دا مخکې په علیمون باندې. معلومه دا شوله چې د یوې عهدې دپاره صلاحیت او قابلیت دا صرف په تعلیم او په ډیګرۍ باندې نه دی چې تر څو پورې په دې سړي کې دیانت او امانت نه وي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ زمونږ په پاکستان کې دا شی نشته دی. د کریکټر سرټیفیکیټ څوک نه ګوري. څومره چې لوی غونډه وي، لوی بدماش وي، او لوی چې کم دی نو ظالم او جابر او قاتل او ډاکو انسان وي، دومره حده پورې چې کم دی نو ګویا کې د دې مرتبه اهل ګڼلی کېږي. حالانکه آئینی طور دا جنگ مونږ له مفتی محمود رحمت الله علیه او علماو ګټلی دی، ځکه د آئین پاکستان د هغې 62 او 63 دفعه کې دا لیکلي دي چې د پاکستان د قانون ساز ادارې ممبر یعنی MNA MPA او سینیټر دی به پابند صوم و صلات وي. نو ته یو ورځ چېرته دا میټینګ راوغواړه او د دې MNA ګانو MPA ګانو نه صرف دا مونځ قدري واوروه چې د لمونځ ورځي چې وزیر داخله غوندې سړي له قلهو نه ورځي، د قلهو نه بل آسان صورت په قرآن پاک کې چې دا قلهو دا خو هر چا له ورځي، نو چې د له قلهو نه ورځي دی وي ما ته یې لیکلې بل شان وه، نو دې نه معلومیږي دا چې د له په یادو قلهو نه ورځي، چې په یادو چا له قلهو نه ورځي د به په عمر کې مونځ کړی. تاسو نه تپوس کوم د به په عمر کې مونځ کړی نه به وي کړی، نو دی پابند د صوم و صلات ته کومې غاړې راغی. په پاکستان کې دا څیز نشته دی. آئیني طور دا ټیک ته جنګ مونږ ګټلی دی، خو مونږ سره دومره اختیار نشته دی چې دا آئین باندې منعا مونږ عمل درآمد وکړو. هغې کې دا لیکلي دي چې دا به فاسق نه وي، دی به مرتکب د کبیرې نه وي. اوس په دې خلقو بس تاسو چې کوم دی نو سوچ وکئ، د پاکستان لوی شامت او لوی بدبختی ده چې زمونږ ټول مشران، اکثریت مشران دا چې کوم دی نو دا مرتکب د کبیرې دي. جهرن او علانیتن کبیرت څه ته ویلي کېږي؟ دا خو ښکاره خبرې دي. د دې محفلونه، د دې بود و باش، د دې نشست و برخاست، د دې شاته چې کوم دی نو کیسونه او د دې یو څه بل څه، سبحان الله. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې د مشر دپاره پاک دامني د ټولو نه اوله خبره ده، او په هغې فن کې مهارت دا دویم ترجیح دی. انی حفیظ علیم وکذلک مکننا لیوسف، هم دقه رنګې مونږه طاقت ورکړلو یوسف علیه السلام ته، قوت هم ورکړلو یوسف علیه السلام ته، اختیار هم ورته ورکړو. الذین ان مکناهم فی الارض، تمکین چاته ویلی کېږي؟ دا چاته اختیار ورکول. دقه رنګې اختیار ورکړلو مونږه، قوت هم ورکړلو یوسف علیه السلام ته فی الارض، په ځمکه د مصر کې. 1 کال پورې د بادشاه د یوسف علیه السلام په مشوره باندې عمل کو، خو باضابطه طور ده ته دا عهده لا سپارلې نه وه. دی یې د ځان سره په ابزرویشن کې ساتلو چې ورېږه لږ نظر پې ساتو چې دا صرف خبرې ښکلي کړي او که نه عمل هم داسې ښایسته دی. نو چې 1 کال دا یې چې کوم دی نو ګویا کې عهده ورته لا حواله کړې نه وه، چارج ورته حواله کړی نه، خو مشورې به یې ترېنه اخیستلې. نو د روغ کال چې کوم دی نو د مشورو نه پس عهده یې ورته حواله کړله. نو اوس یوسف علیه السلام هغه مشیر خزانه شو. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ دې عزیز مصر چې کله وکتل چې یوسف علیه السلام دا خو ډېر زیات چې کوم دی نو نیک انسان دی، دا دی چې کوم خبره کوي دا خبره دا دین به هم ټیک وي، نو مفسرینو لیکلي دي چې دا عزیز مصر د مسلمان شو او د اسلام راوړلو نه وروسته بیا د وفات شو. نو د بیبي زلیخا دا کونډه شوله. نو یوسف علیه السلام د خپل طرف نه هغې سره د نکاح چې کوم دی نو ګویا کې پیغام یې ورته ور ولیږلو.
چې مخکې خو تا د ګناه په طریقه باندې خواهش اظهار کړی و، جایزه طریقه شته دی، نو هغې ورسره چې کوم دی نو ګویا کې نکاح وکړو، او د نکاح کولو نه وروستو مفسرینو لیکلي دي چې داسې د یوسف علیه السلام نه به یې لږه غوندې بې رغبتي کوله، هغه محبت کوم چې هغه مخکې زمانه کې هغه به یې نه کو. نو یوسف علیه السلام ترېنه پوښتنه وکړله، نو دی ورته جواب ورکو چې ستا په ذریعه الله رب العالمین زما په زړه کې د خپل دین محبت ورواچو، اوس زما د الله سره مینه ده او د الله د دین سره مې مینه پیدا شوله. نو ګوره کله کله یو مخلوق دا د خالق سره چې کوم دی نو ګویا کې د هغه سره د رابطې ذریعه جوړیږي. نو دا صحبت صالح چې کوم دی که نه، دا انسان کې ډېر لوی تغییر راولي. دی وجه نه زمونږ د اکابرو ویلي دي چې اهل علم طبقه به خامخا د یو نه یو متبع سنت مرشد سره خپل د بیعت تعلق قایموي، چې د هغه په صحبت کې کم از کم د عملا اصلاح چې کوم دی نو داسې شي دا وشي. نو فرمایي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. نو بس د به ځای نیسلو د دقې ځمکې د مصر نه په کوم ځای کې چې به د خوښه شوله، نو دومره اختیار هم ورته ورکو، کوم ځای کې د پړاو کو، کوم ځای کې رهایش کو، کوم ځای کې وسانه کوله، کوم نوعیت اختیار او اقتدار د خوښه وه هغه ټول په ټوله موده ته حواله کو. ځکه دی خو اوس د عزیز مصر په منصب باندې د پاسه کېناستلو او د هغه بیبي د بیبي جوړه شوله او اختیار او اقتدار دته میلاو شو. نصیب برحمتنا من نشاء، مونږ رسو په رحمت خپل سره هغه څوک چې مونږ خوښه کو. نو د دنیا اقتدار، د دنیا حکومت چې په هغې کې سړی د مخلوق خدا خدمت کوي، دې ته الله رب العالمین د رحمت ووي. دې ته الله څه ووي؟ رحمت ورته ووي. ځکه السلطان العادل ظل الله فی الارض، دا د الله څه دی؟ سوری دی. دا د الله څه دی؟ سوری دی. تاسو پوه شئ؟ دا خلیفه دی، دا د الله نائب دی، دا د الله جانشین دی. نو خلافت کول، حکومت کول د دیندارۍ او د عدل سره، د دینه تعبیر پر رحمت سره وشو. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، او موږ نه ضایع کو اجر د احسان کوونکو خلقو. نو ګوره نیکی چې څوک کوي د هغه اجر دا چرته ضایع کیږي نه، دا د الله سره سټور پروت وي، د هغې اثر په دنیا کې هم کله کله میلاو شي او آخرت کې خو به خامخا میلاویږي. نو ما ته وګورئ دنیا کې کله کله اثر میلاو شي. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. تاسو ته بس تاسو د نیکو په بنیاد باندې الله په کائناتو باندې چې کوم دی نو څه درکوي؟ خلافت درکوي او حکومت به درته درکوي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ شاباس. نو فرمایي ولا نضيع اجر المحسنین ولا اجر الاخرة خیر للذین. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي کو الله رب العالمین مال زما په ژوند کې صرف د یوې مستجاب دعا، قبولی شوی دعا اختیار راکی او ما ته وی چې احمد ستا په زندگی کې یک یو دعا قبلومه، خوشابه وی غواړه. فرمایي زبه د مسلمانانو د عادل بادشاه د پاره دعا غواړه. دا دومره د الله لوی رحمت دی. او دا ځکه چې په امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باندې ظالم بادشاهانو ډیر ظلمونه کړیو، بلکې داغه وفات هم چې کوم دی نو دا د عباسی دور، تاسو پوه شئ په خبره باندې، د ظالم بادشاهانو د لاسه شوی وخا چې نظربندۍ پې لګېدلې وي او بیا په دې اخره کې په کوړو باندې ووهلو. دومره ووهلو چې دی چې کوم دی نو ګویا کې بېهوشه شو. د بېهوشۍ نه مخکې یې دا پرده چې کوم دی نو د پرتوغاښ د ځای دا کولاو شوله. نو دقه وخت کې اسمان طرف ته وکتل، ربا الله ستا د دین عالم یم، الله ستا د دین ډېرې مسلې مې لیکلي دي، خدای کو زه بې سطره شم نو ستا د دین دې مسلو ته به خلق سپک ګوري چې دا د هغې فلانکي سړي مسله ده، د هغه د خولې نه راوتې ده. نو یکدم د ده دا کپړه په ده پورې اونختله، دی بېهوشه شو. چې کله هوش کې راغی ملګرو ته نه تپوس وکړو حضرت جي تاسو د بېهوشۍ نه مخکې اسمان طرف ته کتلي او څه دعا مو غوښتلې و څه مو ویلي و؟ نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وفرمایل ما د الله نه سوال وکړو چې ربه د دې مخلوق په مخ کې خو الله رب العالمین زما عورت مخکاره کوه. الله زه ډېر بېوسه یم، لاس یې راله شاته تړلی دي او په کوړو باندې مې وهي. نو ربه دا خو هر څه ستا په اختیار کې دي، الله زما د پردې لاج وساته. فرمایي
چې هغه کپڑا هغه په دې وجود پورې بغیر صد الپی د شریشو یا د بل سنه دغه شانتي په وسو متصل شول. کرامات الاولیاء دي خان نو بیا ول شاګردانو پي راول چې حضرت جی تکلیف ته ډیر تیر کو دا پهله اوس کوي وینا زما روزه ده او زبر روزه ماتومه په حوض کوثر د نبی علیه السلام مبارک د الله سو په جام باندې. شاګردان حیران شو ته خو دلته په دنیا کې حوض کوثر چرته دی د الله نظام ته وګوره تاریخ لیکلی دی. دویمه چې کم دی نو دغه په د باندې بېهوشي په د باندې راغله او په هغه دویمه بېهوشۍ کې دی وفات شو. نو د په جنازه باندې مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دی دومره خلق را جمع شوی و چې په اسلام کې دومره درنه جنازه د چا نه وه شوې نو چې کله دی قبرستان ته وړو نو په لارې د یهودیانو کورونو نو ډېر مخلوق ورسره روان دی. یو ډېر عالم او فاضل جلیل هستی د بادشاه د طرف نه ظلمن چې کم دی نو قتل شوی شهید شوی دی. نو هغې راووتل وی تاسو چېرته ځئ؟ دوی ورته وي زموږ یو مولانا صاحب دا د حکومت وژلی دی نو دی قبر ته وړو قبرستان ته وړو. هغې ورته وی یاره زموږ دی تورات کې لیکلی دي چې کوم کس د الله د کتاب تلاوت کوي نو د هغه په مخ باندې د الله نور ښکاره کېږي. تاسو دا مولانا صاحب مونږ ته لږ وښایه دا کفن ولا د دې مخ نه لږ لرې کوي مونږ یې ګورو کو رښتیا ستاسو دا قرآن حق وي نو د ده په دې مخ کې به د الله د کتاب نور ښکاره کېږي. ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي دي وایي چې دلی کله مخ ښکاره کو نو هغې یهودیانو منډې کړلې او دې ته مسلمانانو ته وی چې د الله د رضا دپاره مونږ ته لږ صبر وکئ مونږ د خپل عالمان راولو. نو عالمان خپل راوستل نو عالمانو منډې کړلې خپل مشران او ځوانان او ماشومان بچي راوستل او یو به هر یو به وي تا وګوره د مخ ته وګوره دومره پړقېږي دومره نور پکې د الله رب العالمین ښکاره کېږي. ملا علی قاری رحمت الله علیه ولیکل وی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مړونې د مخ د دیدار په وجه باندې 100,000 یهودیان مسلمانان شو. الله اکبر. نو د قرآن نور دی الله مونږ او تاسو ته نصیب فرمایي. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سمیت ګورئ زمونږ د علماو د دین دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دا داسې په اسانه باندې مونږ ته نه دی رارسېدلی او مثلا د خلق القرآن مسله ونو به هر حال فرمایي ولا نضيع اجر المحسنین والاجر الاخرة خیر للذین آمنوا. بشکا اجر د آخرت ډېر بهتر دی د هغې خلقو دپاره چې ایمان یې راوړی وي. الله رب العالمین په دې کې یو خبره ښکاره کوي دا ټیک ته د دنیا اقتدار چې کله د عدل د قیام د پاره وي دا رحمت دی زمونږ د طرف نه خود د آخرت هغه بدله چې کومه ده نو هغه خو ډېره زیاته بهتره ده نو هغه ډېره زیاته بهتره ده. د نیکۍ په عوض کې کو الله د دنیا اقتدار در کو نو دا خو رحمت دی خو د نیکۍ په بدله کې چې د آخرت کوم اجر الله در کی هغه به ډېر زیات بهتر وي. نو ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. اوس تر دې ځای پورې چې کوم دی نو خبره وشوله چې یوسف علیه السلام دا د مصر بادشاه شو. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. گیر چاپیره په اطرافو کې اوه کاله چې کوم دی نو ګویا کې تیر شو د آباد سالۍ اتم کال ورپسې د خشک سالۍ شروع شو قحط شروع شو. گیر چاپیره خبره مشهوره شوله هغه فلسطین ته کنعان ته او شام ته ور ورسېدله چې په مصر کې یو ډېر عادله بادشاه راوتی دی او د قحط په دې زمانه کې په ارزان ریټ باندې خلقو له غله ورکوي. نو یعقوب علیه السلام ته اطلاع ور ورسېدله خپلو بچو ته وي بچو نو تاسو هم لاړ شئ که نه مونږ خو هم د قحط سره مخامخ یو لاړ شئ. او داسې مې اورېدلي دي چې یو کس لا د هغه د اوښ چې کوم دی نو یو مستقل بار ورکوي. نو مفسرینو چې کوم دی نو لیکلي دي چې یوسف علیه السلام هغه به چې کوم دی نو د یو اوښ بار 210 سیر یعنی 15 منه یا سلک پیدا پاسه دا به د یو کس په سر باندې راشن ورکاو. لکه نن سبا چې د وړو قلت دی نو چې څوک لاړ شي نو د یو کارډ په سر باندې یو تروړه ده داسې وایي که نه نو د وړو قلتو په هغه وخت کې د دانو د غلې قلت چې تیر حکومت په خپل وخت کې
هغه چې کم دینو د خپل ضرورت مطابق غله چې کم دینو درآمد نه کړله، نو په مارکیټ کې شارټ شول. چې شارټ شوله یو کس ویزه په سل اخلم، بلوي ما ته ضرورت یې لسته پاسه په سل اخلم، بلوي زه په شپږ شلې اخلم، نو چې د یو سیس قیمت دغه چې کم دینو څومره کمیږي مقدار دومره دغه ریټ سیوا کیږي. نو دغه شان دی الته چې کم دینو د یو کس په سر باندې وای 15 منه خواوشا چې کم دینو غله دا به ورکوله. اوس د یوسف علیه السلام لسرونه راغلل، بنیامین پاتې شو. خپل رور سکا داسې شو، دا یعقوب علیه السلام سره پرې نه خودلو، د ماته پرېږدوي په د باندې به مسترګې خوږوم. یوسف علیه السلام ورکته داغه دا رور دی په د باندې بسترګې خوږوم. نو دی راغلل. اوس یوسف علیه السلام تر مخامخ شو. ګوره په دې منځ کې الله دا ټول واقعات دا د منځ نه چې کم دینو پریخي دي چې هلته اطلاع ورسېدل او بیا غیر روان شو، بیا باغی شپې کړي او ورځې به تیرې کړي او څه بهرحال دربار ته راورسېدل. نو وجاء اخوة یوسف او راغلل رونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه داخل شو په یوسف علیه السلام باندې فعرفهم. یوسف علیه السلام خپل رونه او پیژندل. ولې؟ ځکه هغه شکل او شباهتونو چې په کوم وخت کې پریخو د سړي په جسم کې چې تغییر راځي، نو دا د 10 کالو نه راواخلې تر 150 کالو پورې دا عمر چې کم دی نو دا د تغییر وي. ګیرې راشي، برېتې راشي، وجود یې غټ شي، سورب شي، دنګ شي، چیت شي، پوه شوې په خبره باندې که نه، یا چې کم دی نو ټپ شي. دا تغیرات چې کم دی نو ګویا کې د انسان په وجود کې په دغه زمانه کې راځي. اوس دی خو ټول د زیات عمر خلکونو چې څنګه وو اقه شانتي وو، او چې څنګه په کم لباس کې الته په اقه لباس کې دلته راغلل، او دلته یوسف علیه السلام هغه چې دوی پرې خودونو ماشوم وو. اوس پکې په منځ کې ډېره زمانه تېره شوې ده، نو ګیره به هم راغلي. په خبره ورسېدلی که نه، صحت به هم مضبوط شوي، غټ شوی به هم یې، جیل هم تېر کړی دی، بیا ورپسې حکومت ته هم رسېدلی دی، او د بادشاهۍ په تخت ناست دی، نو اوس د بادشاهۍ په لباس کې دی، او په خیال او خاطر کې هم د دې نه راځي. دا چېرته به داسې کېدلی شي؟ نو د هغوی وپېژندل او وهم له منکرون، او دی رونو د یوسف علیه السلام ونه پیژندلو. ولې؟ ځکه دی خو عمر هم سیوا شوی دی، او بله خبره دا ده چې تغیرات ډېر راغلي په شاهي لباس کې دی، د دې په خیال او خاطر کې هم د نه راتلله. نو وهم او دغه رونه له د یوسف علیه السلام دپاره منکرون ناشنا ګڼونکي وو. معنا دا چې دوی ونه پیژندلو. فنکرهم هغه د یوسف علیه د ابراهیم علیه السلام واقعه درته یاد ده؟ ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نکرهم. ناشنا غوندې وګڼل چې دا څنګه خلق دی. نو دقه رنګ وهم له منکرون، نو دوی و دغه خپل رور دپاره ناشنا ګڼونکي، معنا نه پیژندونکي، چې یعنې دی ونه پیژندلو چې دا لا څوک دی. ولما جهزهم بجهازهم، اوس چې کله د سامانونو د راشن د ورکولو خبره شروع شوه، مفسرینو لیکلي دي وی د خپل ورونو باره کې خصوصي هدایات جاری کړل، هلکه ښکلې کمرې ورله ورکوئ، هلکه په شاهي مهمان خانه کې چې کوم دی نو د ځان سره اوسوئ، ښه اکرام یې وکئ. نو ډېر زیات خیال دی، حیران شو چې دلته خو نورم دنیا خلق راځي، وروره دا مونږ ته چې کوم پروټوکول میلاو شو، دا عزت او اکرام، دا خو څه ناشنا غوندې خبره دی. بادشاہ ډېر ښه سړی دی. نو ولما جهزهم بجهازهم، هر کله چې سامان یې تیار کو دوی دپاره، په هغې سامان د دوی سره، د دوی دپاره چې کوم دی نو ګویا کې چې کله سامان برابرو، نو جزا مقدر ده په دې ځای کې. وفا لهم کیلهم، نو دوی دپاره د دوی دا ناپ دا بلکل پوره سری بری، بلکل پوره په پوره لوښي ورله مکمل په مکمله ډک کړل. نو قال وویل یوسف علیه السلام دوی ته، د دوی سره اوس مکالمه شروع کړه. میلمنو د کوم ځای نه راغلي یې؟ یاره جی مونږ خو راغلي یو د کنعان نه، شام نه، عبرانۍ کې ورسره خبرې شروع کړې. هغوی حیران شو، د مصر بادشاه په عبرانۍ پوهېږي، دا خو ناشنا غوندې خبره ده. نو میلمنو د کنعان یاره ما ته داسې ښکارېږي لکه جاسوسان خو چا نه یې رالیږلي. نه جي نه، مونږ خو د یعقوب علیه السلام زامن یو، پلار مو پیغمبر دی، او مونږ چېرته جاسوسي کوو، مونږ دروغ چېرته ویلی شو، زمونږ خو خاندان نبوت سره تعلق ساتو. نو یوسف علیه السلام ته څو وروڼه یې؟ یاره جي مونږ خو ټوټل 12 وروڼه وو،
او یو ورور زمونږ نه چرته ورک شو په کوی کې، نو د هغه خو لا تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې. نو یوسف علیه السلام په دې زړه کې داسې لغوندی وخندل، ښه اشنایانو ما سره خو کار کړی دی. او بیا چې کوم دی نو ورته وایي ښه نو یو ورور خو ستاسو ورک شو، نو بل د هغه یو سکر ور دی بنیامین، نو زمونږ پلار په هغه ډېر زیات مین دی، نو هغه زمونږ پلار ځان ته پاتې کړی دی. نو یوسف علیه السلام ورته وایي ښځه ټیک ته بلې پیرېله چې راځئ نو ځان سره هغه ورور هم راولئ. دی ورته وایي نه صاحبه د هغه برخه خو راله راکړه. نو مفسرین لیکي د هغه برخه یې وله ورکړه. زه ټیک ته صحیح ده د هغه برخه به اوس درکړم، خو ګورې بیا دله د هغه برخه نه درکوم، هسې نه چې تاسو دوباره بیا په دې نیت باندې راشئ. نو د لسو دغه په ځای باندې برخو په ځای باندې ورله 11 برخې دا یې ورله ورکړلې. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ خدای ورته ووي چې ائتوني باخ لکم من ابیکم، راتلل به کوئ ما ته په هغې رور ستاسو سره، هغه رور ستاسو من ابیکم چې هغه اخ من الاب دی، علاتی رور دی ستاسو. ښه تاسو په خبره باندې ورسېدلی که نه؟ دی ورته ویلي یو بل رور زمونږ دی، زمونږ پلار شریک رور دی، علاتی رور دی زمونږ، میندې زمونږ جدا وي. نو یوسف علیه السلام ورته هم وی ائتونی باخ لکم من ابیکم، ائتونی باخ ما ته په هغې رور باندې راتلل به کوئ من ابیکم چې هغه اخ من الاب دی ستاسو. ښه خپل حقیقي رور هم نه دی، هغه به راته راولئ. الا ترون انی اوفی الکیله. اوس ګوره ښه ترغیب او ترهیب دواړو ته ګوره ښه، اول ترغیب ورکوي. ښه ګوره څنګه ښه چې کوم دی نو اکرام مې درله وکړو، پوره په پوره چې کوم دی نو ناپ او تول دا مې درله پوره په پوره حصه مې درله درکړله. نو الا ترون انی اوفی الکیله، آیا تاسو نه یې چې بېشکه زه پوره کومه کیل لره او ناپ لره، پوره پیمانه باندې مې درله غله درکړله. ښه کموت مې درنه نه دی کړی. ښه وانا خیر المنزلین، او زه ډېر بهتر د میلمستیا کوونکو نه یم. ما خو چې کوم دی نو ستاسو ډېره ښه مهمان نوازي وکړله، د نورو میلمنو په ځای باندې مې تاسو په شاهي مهمان خانه کې اوساتلی، ښه خوراکونه او ښه څښاکونه مې در باندې چې کوم دی نو وکړل. نو فإن لم تأتوني به، د ترغیب نه وروسته اوس ترهیب کوي. ښه دمکي ورله ورکوي. ګورې داسې نه ښه خو آینده دپاره بیا تاسو هغه را نه وسته خپل ځان سره، نو د هغه برخه درله نه در کومه، بلکې د هغه برخه څه کې دې نه به پته دا ولګي چې دا یو عیسه تاسو زمانه کومه سیوا وړله، دا هم رانه په دروغه باندې وړې ده. نو چې تاسو دروغجن یې، نو دروغجن سړي سره خو زه ښېګړه نه کومه، نو کو هغه هم رانه وسته نو تاسو لم بیا څه نه در کومه. نو ائتونی باخ لکم من ابي خا، نو فإن لم تأتوني به، کو چرته تاسو راتلل او نکړل ما ته په دغې بنیامین سره، فلا کیل لکم عندي، نه به وي هېڅ قسم کیل، معنا ترنه مکیل دی. ښه یعنې ستاسو څه چې کوم دی نو وزن او ستاسو څه ناپ ستاسو څه غلا دا به ګورئ زما سره حق نه رسیږي. ښه فلا کیل لکم عندي، ستاسو به زما سره هېڅ قسم غلا دا به نه رسیږي. ولا تقربوني، ما ته به رانږدې کېږئ هم نه، را مخامخ کېږئ به هم نه. ګورئ ښه ځکه د دې معنا به دا وي چې تاسو ما نه دا 11 حصه چې کوم د غلې ده دا هم رانه په دروغه باندې وړی دی. ښه نو بیا به ګورې د دروغجنو سزا دله در کوم، نو ما ته به رانږدې کېږئ هم نه. نو قالو دی وویل سنراود عنه اباه، مونږ به خواهش وکړو د راتللو د دغې بنیامین په باره کې، اباه د پلار د هغه نه. یاره مونږ به د پلار نه یې وغواړو، کو چېرته مونږ سره یې را پرېښودو نو د ځان سره به یې په دویمه پیره باندې خامخا وانا لفاعلون، او مونږ خامخا کوونکي یو. یعنې دا مطالبه به خامخا مونږ وکړو. اوس راوستل نه راوستل خو وروستو خبره ده، خو سنراود عنه اباه، مطالبه به وکړو د هغه د پلار نه د هغه په باره کې چې دی مونږ سره را پرېږدوه. وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. بل طرف ته چې کوم دی نو ګویا کې یوسف علیه السلام دوه خبرې ورته وکړلې. نمبر 1 تاسو له مې غله پوره درکړله، نمبر 2 میلمستیا مې درله ښه وکړله، او نمبر 3 کو دا ورور هم د ځان سره رانه وستلو نو بیا درله یو څیز نه در کومه، ستاسو برخه هم نه در کومه ځکه تاسو به دروغجن ثابت شئ. او نمبر 4 یو بله حیله ورله جوړئ. ښه حیله ورله دا جوړئ چې دا دوی چې کوم زر مبادله د ځان سره راوړې وه، دراهم هر څه چې و په هغه وخت کې، نو هغه خپلو کسانو ته وي یوسف علیه السلام خپلو عمالو ته دا ورله پکې مو واپس کېدوئ. ښه پیسې ترې نه مه اخلئ. ښه
نو یوسف علیه السلام د بیت المال سی څنګه دی لږ کم نه بغیر د پیسو نه ورکو دا خو ناشنا غوندې خبره ده. نو مفسرین لیکلي دي وی خپل ادایګي ورته د خپل جیب وکړه. کله کله اجازه تاسو د پیسې به کې ځکه کېږي پوښلې په خبره باندې کنه. نو کو دا سی وینو بیا ټیک تا کو دا سی نوی او دا غسر دا اختیار نوی نو د بیت المال پیسې چاته معاف کول دا خو ټیک خبره نه ده پوښلې په خبره باندې کنه. کله کله مونږ چرته یو ځای ته لاړ شو پارکینګ کې او مونږ راوځو څوک اشناوي یاره مفتي صاحب بس خیر د تاسو پیسې مرا کوئ نو زه دې ملګري ته وایم ملګري د دا پیسې خامخا ورکا 15 روپۍ دي د سره د حکومت ته طرف نه دا اتارټي نشته دی نو د حکومت هغه حق زمون په غاړه باندې پاتې شو. د بیت المال د 21 کروڑه مسلمانانو دغه حق ولې په خپل غاړه باندې پرېږدو چې د قیامت پر ورځ په کړیږي. اوس 10 روپۍ یا 15 روپۍ څه شه دی ورې کول یاره تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو دا خود د بیت المال سیزو نو مفسرین لیکلي د خپل طرف نه د دې ادایګي دا وکړله خو په دې کې یو ډېر لوی حکمت پروت دا پیسې ورله ځکه په دې سامان کې کېک دوی چې دوی کله لاړ شي نو دوی چې دوباره راځي نو زر مبادله به ورسره وي. یوه دویمه دا ده چې دا احسان به هم مد نظر وي چې هغه تیرې پیسې را له هم را کړي دي. دریمه دا کېدی شي یعقوب علیه السلام ورته ووایي اخو نبی وقت دی چې هلکه پیسې ترېنه یېرې شوي دي ستاسو په دې سامان کې نو ګورئ دا پیسې خو به خامخا وړئ ځکه چې د حکومت ته بیت المال حق دی دا حق چې مونږ خورو نو ښه خبره نه ده نو دا به وله وړئ خامخا نو د دې په راتګ باندې به باعث جوړ شي د دې پیسو دا واپسي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو دا ټول حکمتونه پکې باندې نظر وخا. نو وقال لفتيانه وویل یوسف علیه السلام لفتيانه خدمتګارو خپلو ته خپل عمالو ته خپل نوکرانو ته هغې ته ووي اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم وګرځوئ هغه پونجي د دوی بضاعه هغه پیسې د دوی مونږ تاسو ته پیسې وایو دا پیسې چې په کوم څیز کې راوړي دي که نه دا ټول په ټوله دا بټوه نه ده دا ورله چې کوم دی نو ګویا کې کېدوئ فی رحالهم په هغې کې جاوې د دوی کې رحال نو د دوی په دې سامان کې دنه په دې غلک کې ورله دا پیسې هم چې کوم دی نو ورکېدوئ لعلهم یعرفونها شاید چې دوی وپېژني دقې بضاعې خپلې لره اذا انقلبو په هغه وخت کې چې دوی واپس شي الی اهلهم اهل خپل ته دوی چې دا خپل غلک له کولاو کې او دا خپل بضاعه دا الته عمومي نو لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی واپس شي ماته نو ماته وګورئ د دوو دریو وجوهاتو په بنیاد به دي په واپسۍ باندې په دوباره راتللو باندې مجبوره کېږي. نمبر 1 دوی به وایي چې وړمبی پیری را سره ښه کړي دي چې بیا لاړ شو. نمبر 2 د دوی سره به هسې نه که د دوی سره کمې پیسې وي همدقه وي دا تېنه زه دلته ایسارې کم او د دوی سره بیا د غلې د اخیستلو پیسې نه نو بیا خو به نه راځي که نه چې پیسې ورسره همدقه وي او دا تېنه زه اوس واخلم نو بیا به دوی دوباره راشي نه بیا خو نه راځي. نو پرېږده دا ورله ورکه هدیه کوي ورته چې دا پیسې ورسره چې دوباره بیا چې کوم دی نو راشي. او نمبر 3 یعقوب علیه السلام نبی دی نو دی چې خامخا کله وویني چې یاره دا پیسې خو زموږ سره د بیت المال واپس راغلي دي دا خو بس واپس کول غواړي نو دا خپل بچي کوم دی نو ګویا کې واپس راولیږي ښه شاباس. نو فرمایي فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دوی واپس شو الى ابيهم پلار د دوی ته قالوا وویل دی یا ابانا ای پلاره زمونږه منع منا الکیلو و منع کړی شوی دی زمونږ نه هغه غلا معنا ده چې دوباره د راکولو نه مونږ ته انکار شوی دی. شرطونه را سره لګول شوي دي. یو شرط دا چې کو بنیامین در سره و نو بیا به درته چې کوم دی نو غله میلاویږي کو بنیامین در سره نه و نو داجي مونږ ته ویلي دي چې لا کیل لکم عندي فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي نو بس مونږ ته چورلټ انکار شوی دی یا ابانا منع منا الکیلو د کیل نه مراد دویم کیل دی چې دویمه پیره غله ګورې مونږ باندې منع شوې ده مونږ ته شرط لګولی شوی دی نو فارسل معنا اخانا نو اولېږه زمونږ سره هغه ورور زمونږ بنیامین نقتل و انا نقتل چې مونږ غله راوړو د هغه ځای نه مونږ خپله غله ناپ کو وزن کو معنا دا چې مونږ د هغه ځای نه خپله غله ناپ او وزن کو یعنې په خپل بار کې ورواچو تالی دلته را ورسو و انا له لحافظونه بېشکه مونږ به یو د دقې رور زمونږ دپاره حفاظت کوونکي مونږ به خیال ساتو دا جی دې زمونږ سرور اولېږه. نو قال اویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه
دا زمایر به تاسو یاد ساتئ ښه. قال یعقوب علیه السلام وی ښه پلار ورته وی ښه هل امنکم علیه نو آیا ز اعتبار وکم پتا سو باندې اعتبار در باندې وکم تاسو باندې اعتماد وکم الا کما امنتکم علی اخیه من قبل مگر لک سرنګ چې ما اعتماد کړو ادبار کړو پتا سو باندې علی اخیه په بار ضرور د بنیامین کې چاغه سو کو یوسف علیه السلام من قبل مخک د دینا خا اق شانتی ادبار در باندې وکم چې مخک می در باندې څنګه کړو نو څنګه به پتا سو باندې ادبار کوم دینه دا معلومه شوله ښه چې دا شفقت پیدری ډیر لوی سیز دی ښه د پلار شفقت. اوس ګوره دې زامنو چې کمدینو ورسره زیاتې کړی دی او د هغې زیاتي باوجود چې کمدینو دا زامن د کوره وباسلي نه دي د خپل ځان سره په دغه کور کې پاتې کړي دي ژوند دی ورسره تیری کوشش کوي په هر موقع باندې د هغې د اصلاح. اوس ګوره دوی چې کومه بدعهدي د یوسف علیه السلام په حق کې کړې وه هغه ورته وریادوي ښه چې یو دوکه خو م راسره کړې ده اوس د دې زوی نه مې محرومه کوئ. نو فرمایي فالله خیر حافظا. اوس یعقوب علیه السلام صرف د دوی د حفاظت په وعده اعتماد نه کوي ښه یو دویمه خبره په دې ځای کې کوي فالله خیر حافظا پس الله رب العالمین ډیر بهتر د حفاظت کوونکی. نو اوس د دې دویم زوی د حفاظت په دې پیره باندې چې کوم نه گویا کې الله باندې ورسپاري. الله رب العالمین ډیر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه. ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې هغې کلاو کو سامان خپل. اوس سړی چې ستړی راشي که نه اول سړی کور ته لاړ شي مور سره ملاو شي پلار سره ملاو شي او دا ډیر بهترین صفت دی. حدیث مبارک کې راځي څوک چې د کوره وځي او د مور او پلار ژوندي او د هغې په اجازت باندې وځي الله رب العالمین په دغه ورځ باندې دې زوی ته د جنت ټولې دروازې کلاو ساتي. او واپس چې کله راشي او د ټولو نه اول سړی مور له راشي او پلار له راشي د هغې خیر او عافیت دریافت کی. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په یو نظر کتلو سره پلار ته یا مور ته الله د قبول شوي حج ثواب نصیب کوي. ما من ولد بار ينظر الى وجه ابيه وفي روايه ينظر الى وجه والديه الا كتب الله له بكل نظره اجر حج مبرور. نو صحابه ته پوښتنه کو د الله حبيب کو سړی د ورځې سلسله دی پلار ته ګوري اولو ينظر كل يوم 100 مره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو د سلو حجونو ثواب به ورته ملاویږي. نو نبی علیه السلام فرمایل نعم الله اطيب واكبر او الله ډیر لوی دی الله ډیر رحیم دی سل حجونم الله په یو ورځ کې ورکولی شي. نو نن سبا خو څوک د مور او پلار سره ناست ته چې کوم نه گویا کې فارغ نه دي ټیم نه ورکوي څوک مور او پلار له بالخصوص دا ځوانه طبقه نه ده چې راځي هم به موبایل باندې سترګې چې ځینې هم به په موبایل باندې سترګې کلونه او میاشتې چې کوم نه تیری شي او پلار سره خوراک ته څوک نه کینی سکاک ته څوک نه کینی دا هغه سره یو 15 منټه مجلس ته څوک نه کینی. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو ګوره د یعقوب علیه السلام زامنو د ټولو نه مخکې خپل پلار سره الیک سلیک وکړو او د خپل د سفر حالات ورته ووي او بیا د روان وخت دپاره ورته منصوبه مخې ته کړله. اوس لاړل هغې خپلو چې کوم دی نو ګویا کې سامانونه یې سپړدل شروع کړل ښه. نو فرمایي ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې دوی اوس سپړدلو سامان خپل لره وجدو بضاعتهم ردت الیهم نو دوی وموندلو هغه پیسې خپلې ردت الیهم چې واپس کړي شوي وي دوی ته. دوی دا فهم کړل چې یاره دا به ترې نه یېرې شوي نه ښه دا به مونږ ته واپس کېښودلي شوي. نو یا یې را سره ښېګړه کړې ده او یا یې را باندې د دې دوباره وړل چې کوم دی نو لازم کړي دي. نو قالو ویل یا ابانا ای پلاره زمونږه ما نبغي نور څه غواړو هم چې کوم دی نو غله میلاو شوه هم راته پیسې میلاو شوه هم لور د کوره هم زوم د کوره. په خبره باندې ورسېدلی که نه شاباس. نو اوس دواړه چې کوم دی نو میلاو شو پیسې مو واپس شوې او غلم راغله. هذه بضاعتنا ردت الینا وګوره دا پیسې زمونږه واپس کړي شوي دي مونږ ته. نو دا مونږ ته قصدن عمدن واپس کړي شوي دي. نو که ستاسو خوښي که نه دا سړی ډېر ښه سړی را باندې پېښ شوی دی او زمونږ سره ډېر ښه طبیعت لګېدلی دی نو دا جي زمونږ سره دا بل رورم ولېږه مونږ به دې پېره له بیا لاړ شو. د پیسو څه کموت خو هم نشته دی. که ته وایې چې نه بس نور پیسې نشته دی دا پیسې رالم واپس را کړي دي نو دا به لاړ شو خیر دی. که دا یې رانه اخیستلی یو په دې به ترنه نور غله راواخلو. نو ویل نمیر اهلنا و نمیر اهلنا مونږ به راشن راوړو بیاج به وکړو مونږ د اهل خپل دپاره. نمیر اهلنا بیاج به وکړو مونږ غله به راوړو مونږ
د خپل اهل د پاره، ونحفظ اخانا او مونږ به حفاظت کو د خپل رور، ونزداد کیل بعیر او دې پیرې له به مونږ د استحقاق په تور باندې د یو رور چې کوم دی نو ګویا کې هغه برخه د ځان سره سکو دا به سیوا کو. تیره پیرې چې کوم مونږ ته راکړې و نو هغه د استحسان په بنیاد وه، ښېګړې را سره کړې وه. خدای راته ویلو چې ګوره بلې پیرې له دل داسې نه در کوم رور به راولی، نو دې پیرې له به د استحقاق په بنیاد باندې د 11 رور دا غلم د ځان سره ملګري کو. ونزداد کیل بعیر او مونږ به سیوا کو هغه غلې د یو اوښ لره، دا به پهلا مونږ ته سیوایي چې کوم دی نو ګویا کې میلاو شي. نو ذلک کیل یسیر، دوه ترجمې دي. دا مونږ چې کوم راوړی راشن دی که نه، دا ګوره ډېر لږ دی، دا زمونږ ډېره موده نه کېږي، دا به بیا خلاصېږي، نو بیا به دقسې ناست یو. نو دا جي خوښه دی چې بیا دوباره لاړ شو. پوه شولې په خبره باندې؟ پوه شولې په خبره؟ او دویم ذلک کیل یسیر، دا سیوایي د یو اوښ چې کوم دی نو به طور استحقاق غلا د بنیامین برخه، دا د بادشاه نه راغستل، بادشاه سره لوی لوی خزانې دي، ګودامونه ورسره ډک پراته دي. ذلک کیل یسیر علیه، دا هغه ته چې کوم دی نو هېڅ خبره هم نه ده. د اوښ بار چې کوم دی نو ګویا کې دا په چاڼ باندې نه درنېږي. نو بادشاه باندې چې کوم دی نو د دې څه بوج راځي. ذلک کیل یسیر، دا خو ډېر یو لږ غوندې چې کوم دی نو آسان غوندې دغه دی شاباس وزن دی. نو قال لن ارسله معکم، دا ټولې خبرې دې ته جوړې کړي چې بنیامین را سره ولېږه. خو دې پیر له د دې نیتونه ښه دي، په هغه تیره پیره خو چې کوم دی نو نیت خراب و. نو قال اویل یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم، هرګز به زه ونه لېږم د بنیامین لره ستاسو سره، حتی تر دې پورې تؤتوني موثقا من الله، چې تاسو راتللو کوي ماته موثقا من الله په وعدې سره د جانبه د الله نه، د الله په نوم را سره وعده وکئ، قسم راته وخورئ، نو الو به مې په تاسو باندې یقین راځي. لتأتونني به، خامخا چې تاسو به راتللو کوئ ماته به په دې بنیامین باندې چې دی به راته روغ رمټ را رسوئ. الا ان یحاط بکم، اوس ګورئ بیا هم یعقوب علیه السلام حکیم انسان دی، نو وایي الا ان یحاط بکم، کو په تاسو باندې داسې اجتماعي حادثه راشي او تاسو ټول په هغې کې هلاکېږئ او دی پکې هلاک شي، نو بیا خو د الله د طرف نه به بیا په هغې باندې په هغې کې ستاسو باندې څه پکړ نشته دی. خو داسې به نه چې تاسو راپسې روغ راشئ او دی راله چېرته چې کوم دی نو ګویا کې پاتې کوئ. نو فلما آتوه، هر کله چې دی رونو راتلل وکړل یعقوب علیه السلام ته موثقهم، په هغې وعدې د دوی باندې قسم یې ورته وخوړلو، دا جي ای زمونږ دی په الله قسمي، مونږ به د حفاظت کوو او بس مونږ به درله دی روغ رمټه را رسو، بس تاسو چې کوم دی نو دی زمونږ سره پرېږدوئ. نو قال اویل یعقوب علیه السلام الله علی ما نقول وکیل، الله رب العالمین په هغه څه باندې چې مونږ یې وایو وکیل، هغه نګهبان دی او ګواه دی. بس ټیک شوله. الله رب العالمین زمونږ په دې معاهده باندې ګواه دی او الله په نګهبان دی، الله به یې سر ته رسوي. تاسو زما سره چې کوم دی نو لوز قول دا مو زما سره وکړو. دوی چې کوم دی نو ګویا کې کفاله بالنفس وکړله، مونږ د ذمہوار یو کنه، مونږ به درله دی روغ را رسو. تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه؟ د دې وجه نه چې کوم دی نو ګویا کې امام مالک صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کفاله چې کوم دی نو ګویا کې دا صرف بالمال جایز ده، چې ته یو سړي ته ووایې چې د دې پیسو به دې زه ذمہوار یم، نو کفالت دا صرف چې کوم دی نو بالمال جایز ده، چې څوک دغه د مال کفیل جوړ شي. پوه شولې په خبره باندې کنه؟ کفاله بالنفس هغې وی جایز نه ده. خو جمهور ائمه د دې ځای نه ثابتوي چې نه کفاله بالنفس جایز ده. خو یو سړی چاته ووایي قاضي ته چې قاضي صاحب دا فلانکی به درته زه راولم، دا زما ذمہواري شوه، نو کفاله بالنفس څه ده؟ کله کله څوک تاڼې ته بوځي که نه، او مونږ ورپسې چې کوم دی نو ایس ایچ او صاحب ته درخواست وکړو چې صاحب اوس یې د دې رور سره پرېږدوه، شپه به تېره کړي او سار به درله بیا وختي راولي، ته به یې جج صاحب ته مخامخ کړې. دا کفاله بالنفس وي. هغه وي ټیک ته صحیح ده، را دې شي په ضمانت به یې ورته پرېږدمه، نو د ده نه لیکل واخلي، دی ورته وي او زه به یې درله سار را رسومه، نو داسې وي کفاله بالنفس وي. نو جمهور چې کوم دی نو فقها علیه السلام یا بنیه ای زامنو زما لا تدخلوا من باب واحد، مه داخلېږئ تاسو د یوې دروازې نه، 11 رونه یې پر رنګ باندې هم بهتر یې. د دې ځای نه چې کله لاړ شئ شکلونه شباهتونه مو یو شان دي، نو خلقو ته به د لرې نه پته لګي چې دا رونه دي، تعداد مو چونکې سیوا دی، نو هسې نه څوک هم راله د نظره نه کي، نو په یو دروازه به نه ور داخلېږئ. لا تدخلوا من باب واحد کی لا تصیبکم العین، چرته په نظره نه شئ.
پوه شولې په خبره باندې کنه. ډیر رونه دا چې څوک په یو ځای الله دا ټول رونه دي نو نظری سړی چې کنه دا غا نظر په او چلیږي. تاسو پوه شولې په خبره وکاو. نو عامر ابن ربيعه رضی الله عنه هغه دا مټي یا دا پندای و غیره ولیدل نو د رنگ ډیر زیات خيستو نو وی او دا سپینه او خيسته جسم خو ما چرته په دنیا کې نه دی لیدل. نو سهل ابن حنیف رضی الله عنه هغه چې کور ته راغی نو بیمار شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته شکایت وکړه د الله حبیبه د عامر ابن ربيعه رضی الله عنه د نظر کړه ما. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عامر ابن ربيعه رضی الله عنه راو غختلو او وی زورلو فرمای ورته علی ما یقتل احدکم اخاه. پس شي باندې تاسو خپل رور وجنی پته لګی چې د نظر د وجنه کله کله موت هم واقع کیږي. ښا سو واقع کیږي موت هم واقع کیږي. ښا دلته په دې بونیر کې وسړی دی او ډیر زیات نظری دی. اسی دا مشران وی دا وګي سړی چې کنه د نظری دی ډیر غټ نظری. ښا پوه شولې په خبره باندې. نو هغه سړی ډیر زیات نظری دی. نو دومره تیز نظر دی. ما ته یو ورځ په خپل باندې قصه کوله. ما ته وی مفتی صاحب وی یو سړی چې کوم دینو ټریکټر باندې وی کوله ما ته الله کو دا څومره زبردست ټریکټر دی سماسي روان دی. او ټریکټر بند شو پک ځای بند شو. سړی په ما په سره راغی چې سړی د خدای لپاره اوس دا ټریکټر مې بند شو. زه لاړم بیا هغه ټریکټر دا چې کوم دینو هغه سٹارټ شو. ما ته وی یو خر هغه چې کوم دینو आवाजونه کول بار بار. ما ورته وی د څومره تیز आवाज دی د خر. بس وی خر سایلنٹ شو. بیا بیا سه خلک کولا وکړه आवाज به نه راوته. تاسو بوش نظر ګور ډیر بد سیز دی. حدیث مبارک کې راځي العين حق. نظر چې کم دی نو ګویا کې دا څه دی دا حق دی. تاسو پوښلې خبره باندې کنه. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولو کان شیء سابق القدر. کو چرته تقدیر چا تقدیر لا یو سیس شکست ورکولې شوې کنه نو لسابقته القدر. نو د دې چې کم دینو کو گویا کې د دې لسابقته نو دا نظر چې کوم دی کنه دا عین دی ورله شکست ورکړو. دا دومره خطرناک شیز دی دا نظر. پوښلې به خبر باندې کنه. او ما تو ګوره په دې سترګو په دې نگاه کې الله ښه اثر هم پیدا کړی دی او د سترګو په دې نگاه کې پاره کې بد اثرات هم شته. ښه اثر می تاسو ته ډیر مخکې ویلو. بد اثر د دې داسې شته دی. ښا مفتی تقی عثماني صاحب د مسلم شریف په شرح کې لیکلي دي چې کتاب الحيوان کې علامه دمیری رحمت الله علیه لیکلي دي چې بعض ماران دي سي دي چې هغه سره د چا سترګې برابر شي نو سترګې خیره شي د سترګو نظر یې ختم شي. دومره خطرناک. او بعض ماران دي سي دي چې هغه چاته وګوري او تاسو سره سترګې برابر کړي یکدم دا سړی راوتاویږي د مړکی. دا د سترګو په دې نظر کې الله رب العالمین د خیر او د شر د دواړو ماده ورچولې. د خیر ماده په کوم ډیر شته ده. نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. د یو ولی او د یو صالح انسان پر نظر سره نظر شفقت سره الله رب العالمین د انسان د زړه کیفیت بدلی. پوښلې په خبره باندې کنه. دیو جن حدیث مبارک کې راځي العين حق واذا استغسلتم فاغسلوا فاغسلوا. او هر کله علاج د دې څه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت عامر ابن ربيعه رضی الله عنه تو فرمایل اوس داسې وکا چې شابه دا او داس وکا او دا او داسه دا اوبه د سهل ابن حنیف رضی الله عنه داغه په دې وجود باندې ورواړه. نو علامه نووي رحمت الله علیه د دې یو طریقه لیکلې د صحیح مسلم شریف په شرح کې. ناغوي وې دا کوم عائنه دا د چا چې نظر چلیږي دیو په لوخ کې اوبه راواخلي په ډاګه به نه دی. ښا په لوخ کې به سره واخلي اوبه به راواخلي. ښا نو هغه ته به یو لوخ چې کم نه نو لاندې کیږي. نو اول به لاس وینځي بیا به مخ وینځي او بیا به چې کم نه نو دا مټي وینځي. البته د ورغوي او د دې ترمنځ چې دا مړون کم دی کنه دا مړون به نه وینځي. علامه نووي رحمت الله علیه لیکلي دي. ښا دا به چې کم نه نو دا به وینځي او دین ورستو بیا چې کم نه نو ګویا کې هغه سړی ته د خپې به پم وینځي او هغه سړی ته بیا وای چیرې دا او بواخله او هغه به په ځان باندې شاده طرف نه ورواچي شاده طرف نه به په سر باندې سره ورواچي
نو دې سره به الله رب العالمین د دې سړي د وجود نه د نظر هغه اثر دا به څه کي، دا به ختم کی، دا به لرې کی. پوه شولې په خبره باندې؟ دا تفاعل دی. تفاعل څنګه دی؟ یعنی د دې عائن چې کوم اثر په دې سړي باندې شوی دی، نو دا سړی د هغه د استعمال شو اوبو په تویولو باندې د وجود نه به هغه اثرات د عین څه شي، په بلاندې اوبهیږي، هغه به ختم شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه؟ او د دې دپاره چې کوم دی نو ګویا کې د قرآن کریم دا یو آیت دا د دم په طور باندې هم علماء لیکلی دی. خدا د ځان سره نوٹ کړئ. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يهوديانو یو چل کاو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې تیز نظر والا خلق قتل چې هغه به د نظر کی دی به ګډې وړې ویل شروع کی. نو الله رب العالمین قرآن کې دا آیتونه نازل کړل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. نو بعضی چې کوم دی نو ګویا کې علماء لیکلي دي چې دا آیت کریمه د نظر دپاره بهترین دم دی. پوه شولې په خبره باندې؟ او بعض علماء کرامو چې کوم دی نو ګویا کې لیکلي دي چې حدیث مبارک کې راغلی د بخاری او د مسلم حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. دا کلمات اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ دا الفاظ دا د سر د نظر اثر ختمیږي. څوک چې د نظر شوی کنه دا الفاظ د په ځان تلاوت کوي. او علماء کرام ورسره لیکلي دي چې د دې نه مخکې سوره فاتحه دا ولیکئ، بیا آیت الکرسی، بیا معوذتین، او بیا ورسره چې کوم دی نو دا اعوذ بکلمات الله التامات دا دعا. دا څلور واړه چې کوم دی نو ګویا کې چې کله په نظر شوي سړي باندې چې کوم دی نو ګویا کې څوک ووایي نو د نظر هغه اثر ورسره پسې کېږي، ختمیږي. دا دم ثابت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راوستلی شو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې استرقوا لها فإن بها عین. د باندې دم ور واچوئ، د دی خو په سترګو باندې نظر شوی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي د صحیح بخاری شریف حدیث دی چې دا اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. دا کلمات یوازې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دم په طور باندې بنه ویل. دا کلمات د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم چې کوم دی نو په اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه الصلاۃ والسلام باندې د دم په طور باندې پوکلیو. دا د صحیح بخاری شریف حدیث دی. او نبی علیه السلام په حسنین باندې دا چې کوم دی نو ګویا کې دا کلمات ویل چې دی د نظر نشي چرته خلیو او شله سیدا شباب اهل الجنه. نو دیو جناب نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دوی باندې دا کلمات دا به ویل. مسلم شریف کې یو بل دعا هم راغلی دا هم د ځان سره زده کوي چې څوک د نظر شي نو هغه دا دعا په خپل ځان باندې چوف کوي، الله به د نظر اثر وسره ختمي. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين. چې دا په ته چوف کې کنه او ته په دم کې، نو په دې سره به الله رب العالمین د هغې سړي نه یا د هغې زنانه نه یا د هغې څیز نه د نظر چې کوم دی نو ګویا کې هغه اثر څه کړي دا به ترېنه ختم کړي. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. چې دا دعا پې ووایي. زمونږ او ستاسو په دې علاقه کې څوک دا د کوڅې نه خزله راغونډه کړي او دا لوګې کړي، تاسو لیدلی دي؟ څوک ورته مرچکي لوګې کړي، څوک ورته د لونګو چې کوم دی نو ګویا کې
سپیلنی ورته لوګيږي څوک څه کوي پرتوغاخ تار کټ کې وغه ورته لوګيږي څوک چې کم نه داسې کوي چې ګاډه خپل واخلي نو لاندې ورته چپله جوړم دکی پیدلم دي څوک داسې کوي چې تور کپڑا یا تور چیرلا تور جنډا په خفصل کې تور جنډا ودري په کور باندې چې کم نه تور کپڑا یا په مټ باندې چې کم نه ګوي کې تور تار په غاړه باندې تور تار دا ټولې ټوټکی دي بطور تجربه کو د دې څه اثر وینوي به د قران او د سنت نه د دې څه اثبات دا نشته دی کو څوک مؤثر حقيقي غني نو دا غلطه کوي او کو د اسباب په ذریعه کې څوک استعمالي نو جایز دي تاسو په مسله باندې ګورئ ځان پوه کوئ ښا الله په ارسس کې یو اثر کې خودلې ده مون او تاسو چې د دوايي استعمالو نو الله په کې یو اثر کې خودلې ده خو علت نه ده سبب ده دنیا دارالاسباب ده نو کو چا صدا څه قسم تجربه کړې وي د ټوټکو په دنیا کې نو د قران او د سنت ته نه منسوب کړي او نه دی دا وایي چې دا د اسلام یا د شریعت یو حکم دی البته د روزمره زندګۍ چې کم نه یو تجربه ده یو ټوټکه ده د خلقو د طرف نه نو یقین او عقیده دی په الله لري او بطور اسباب کو څوک استعمالي نو خیر دی تاسو به مسله باندې ورسېدلې نو بهر حال دا چې کم نه ګوي کې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته تدبیر خایخم تدبیر نو ورته فرمایي چې لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه او تاسو داخل شئ د هغه دروازو نه متفرقه چې هغه غړي وړي دي ځان له دروازو باندې ورننه وځي خان تاسو ته چې کم نه غوي کې دا تدبیر به تاسو کوی رستو بیا فرمایي وما اغني عنكم من الله من شيء او زنه شم دفع کول تاسو نه په دې تدبیر سره من الله د جانب د الله نه من شيء شيء دا صرف اسباب دي خان ضروری ده نه چې د دې سیس د وجه نه تاسو نه چې کم نه سیس ټال شي یا ورستو شي دا دنیا دارالاسباب د سبب پتا ور به ساتي علت حقيقي او مؤثر حقيقي دا الله رب العالمین دی کو وګواړي سره د دینه تاسو ته چې کم نه ګوي کې یو حادثه یو تکلیف در رسولې شي او کو وګواړي نو پدې کې اثر هم الله رب العالمین ورچولې شي نو فرمایي نو ما ته وګورئ د تدبیر سره سره چې کم نه ګوي کې تقدیر الهي په هغه باندې هم ایمان راوړي ها خو دنیا چون کې دارالاسباب دی نو د تدبیر نه بزان مستغنی کې نه دینه معلومه دا شول چې نبی د دنه بل لوی متوکل بالله نبی خدای باوجود بیا هم تدبیر کوي د اسباب په ځای کې چې کم نه نو د اسباب استعمال کوي ښا تاسو په شلې په خبره باندې کنه نو د اسباب استعمال د خلاف التوکل نه دی ښا د یا د خلاف شریعت نه دی تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری پښتو کې وی چې په تدبیر دی د کوټي سورې بن نکو تقدیر دا دی چې عمده کوټه بساسي تاسو به شلې په خبره باندې کنه نو چې وستا چې کم نه نو د کوټي سورې بن نکو او رستوي چې او بس دا الله تعالی طرف نه مقدره ده نو ذکر باندې راساسي نو په شلې په خبره باندې کنه نو د خپل ناراسته یا د خپل بیکارتوب نسبت په الله ته نه کېخه دنیا دارالاسباب د الله سترګې درکړي دي حواس ظاهره او حواس باطنه دا به استعماله اثر به په الله ور پرېګ دی نتیجه به په الله ور پرې دی ځکه مدبر الامر دی فرمای ان الحكم الا لله اصل فیصله دا صرف او صرف نه د مگر د الله رب العالمین د پاره دا تاسو چې ما وی چې په ځان له دروازو به وردن کېږي نو یو فرمای چې وما اغني عنكم من الله من شيء اصل اختیار د الله په لاس کې دی ان الحكم الا لله دا خو صرف د تدبیر په دنیا کې می تاسو ته کم نه غوي کې یو مشوره درکړه ښا نتیجه به بیا هم پچا ور پرېګ دی کو تاسو ځان له هم په دروازو وردن نشي او الله تاسو په قسمت کې نظر لیکلی وي نو بیا به هم د نظر کېږي پوه شولې په خبره باندې نو ان الحكم اوس دا ګوره دا جمله په پیرایا د سوره یوسف کې راغلی ده مخصوص حکایت کې دن راغلی ده خود دې مفهوم عام دی ان الحكم الا لله دا د انسان د ژوند لپاره په جوامع الکلم کې یو قاعده کلیه ده چې ان الحكم الا حکومت به چا چلیږي دا به د الله دا د سټیټ او د ریاست لپاره د ټولو نه بهترین منشور دی چې ان الحكم پاکستان چې کله په وجود کې راغی نو زمونږ مشرانو په هغې کې چې کم دی نو
په سن 1946 کې په الیکشن کې حضرت علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د پارلیمنت رکن جوړ شوی. خبر اوس ده کنه؟ نو هغه په مشرقي پاکستان کې دلته راغی. نو فیصله دا اوشوله چې په هغه وخت کې کم خلق ممبران د پارلیمنت جوړ شوي بس هم دقه به د پارلیمنت ممبران وي. نو د انډیا په انډیا کې پاتې شو او د مغربي او د مشرقي پاکستان دا بدل ته پاتې. نو ګورئ زمونږ د علماء او زمونږ د اکابرو دغه د وسعت ظرفي ته ګورئ. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه دا احراری مزاج والا سړی و. دا د تقسیم هند خلاف و. دا د حضرت مدني صاحب د فکر خلقو. او بل طرف ته چې کوم دی نو مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا د تقسیم هند حامی و. دا د تنوی صاحب رحمت الله علیه د فکر حامی و. خو چې کله وطن په وجود کې راغی نو مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه حضرت علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا مختلف الخیال خلق دا رايوز شو یاره اوس خو ملک جوړ شو. نو حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه خطر اولېګلو وی چې د یو مسجد تر جوړېدلو پورې د هغې په ځای کې خو اختلاف کېدلی شي چې دلته مناسب دی کو دغلته مناسب دی، جوړ دی شي کو جوړ دی نشي. خو چې کله مسجد جوړ شو نو په هغې کې د مونځ کولو په باره کې د هېچا اختلاف نشي کېدلی. لهذا پاکستان چې کله جوړ شو اوس پکې د اسلامي نظام دپاره کوشش شروع کړي. نو دستورساز کمیشن جوړ شو. نو په هغې دستورساز کمیشن کې ډېر لوی لوی علما کرامو ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه، شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه، سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه او د نورو مسلکونو خلق پکې هم وو، پیر ابو الحسنات دا پکې وو او نور پکې داسې مختلف مسالک والا خلق وو. نو ګوره دوی د پاکستان دپاره قرارداد مقاصد جوړ کو. نو د قرارداد مقاصد 22 نکات دي. نو لومبنۍ نکته پکې دا راغله چې ان الحکم الا لله، حاکمیت اعلی په پاکستان کې د چا وي؟ د الله رب العالمین وي. نو ګوره د پاکستان دپاره یې د هغې دپاره دستور او منشور د هغې وړمبنۍ پوړۍ توی کړله چې پاکستان چې چلیږي نو به حیثیت د ریاست به په دې کې به حاکمیت اعلی د الله وي. نو په مغربي جمهوریت باندې اول ضرب ولګاو ځکه په مغربي جمهوریت کې حاکمیت اعلی د عوامو وي. د چا وي؟ عوام وي. ګورنمنت آف د پیپل دې کې حاکمیت اعلی د چا وي؟ د عوامو وي. نو په هغې باندې ضرب راکاږلو نه دلته به د عوامو د مرضۍ او د منشا مطابق فیصله نه کیږي. حاکمیت اعلی به د چا وي؟ الله رب العالمین وي. ان الحکم الا لله. نو دای ولیکل چې حاکمیت اعلی به د الله وي او حکومت پاکستان اس مقدس امانت کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اور منتخب نمائندے اللہ کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے. دای پکې ولیکل چې بادشاہ بدلته د الله نائب او خلیفہ وي. تاسو په خبره پوهیږئ که نه؟ نو د پاکستان دپاره د هغې دپاره چې کوم دی نو خطوط توی کړل، متعین کړل چې ان الحکم زمونږ د مشرانو مونږ له ډېرې لویې کارنامې کړي دي. بالکل تیار څیز یې راته په پلیټ کې دغه شانتې کېښودلی دا مونږ نه اهله یو او دا د پاکستان دا قوم نه اهله دی چې تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا علما کرام دای په پاکستان کې چېرته په اکثریت سره رانوستل چې په دقه آیین باندې منو عن عمل درآمد وشي د اسلامي نظام حیات لپاره کافي او شافي دی. په دقه آیین کې دي صدر مملکت به مسلمان وي، په دقه آیین کې دي چې سرکاري مذهب به اسلام وي، په دقه آیین کې چې د قرآن او سنت خلاف به قانون سازي د سره نه کیږي. آیین کې لیکلي دي د قرآن او سنت خلاف به قانون سازي نه کیږي. زمونږ د مشرانو الله د قبرونو د نور نه ډک کړي. لوی جنګ یې مونږ له ګټلی دی. 75% معامله حل شوې ده، 25% پاتې ده. او چې دا کم غیر اسلامی قوانین دي نو اسلامي نظریاتي کونسل به سفارشات توی کوي او دا به اسلامي ډانچې ته ورړول کیږي. دا وګوره دا څومره لویه خبره ده. نو دا فرمایي چې ان الحکم الا لله، نه دی حکم مگر د الله رب العالمین دپاره دی. علیه توکل تو خاص په الله رب العالمین باندې ما بروسه کړې ده. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، او خاص په الله رب العالمین باندې د خامخا توکل کې توکل کوونکي. ولما دخلوا هر کله چې دی داخل شو اوس دارونه ټول پټوله چې کم دی نو رالل سره د بنیامین نخه مصر ته راغلل. من حیث امرهم ابوهم، دا څنګه چې پلار ورته حکم کړی چې لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. نو من حيث امرهم ابوهم سره به تاسو په نقطه کې دا ولیکئ چې ادخلوا من ابواب متفرقه.
نو دی په ځان ځان له دروازو باندې چې کم دینو ګویا کې ور دننه نشوخه نو دوه به مخامخ کېدل نو چې دا پنځو ډلو کې چې کم دینو ګویا کې دوه مخامخ شو نو اوس بنیامین ځان لا پاتې شو یوازې پاتې شو نو دې چې کله ور مخامخ شو یوسف علیه السلام او پیژندلو دی خو یوازې وکنه نو فرمایي ما کان یغنی عنهم من الله من شیء نو دا ځان ځان له دروازو باندې ور ننوتل دا صرف د دنیا د اسباب یو خبره وا نور د الله رب العالمین د طرف نه شوی فیصله او حادثه دا په دې تدبیر باندې چې کم دینو ټال کېدل نشو چې اټل خبره وي نو ما کان یغنی عنهم نو دا تدبیر د دوی یا حکم د دې د پلار چې د فکړې وي د دوی نه من الله من عذاب الله د عذاب د الله نه سشي الا حاجه فی نفس یعقوب مگر دا یو خواهش په نفس د یعقوب علیه السلام کې قضا حاجی پوره کو دا یو خواهش وو الا حاجه دا یو تدبیر وو بس دا یو تدبیر او د تدبیر په ځای کې ساتي دقه مر پورې کار کوي وانه لذو علم لما علمناه او دا یعقوب علیه السلام خامخا خاوند علم او هغه علمناه چې موږ ورته ورکړو د سره علم کسبی نو علم وهبي ورسره علم وهبي ورسره موږ ورته چې کوم علم ورکړو دا هغه علم وو پته ولګیدل چې اسباب یا تدبیر اختیارول دا د علم الهی یا د وحی الهی دا غي خلاف نه دی ګوري نو فرمایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پويږي ما ته وګوري یا خو اکثر خلق د تدبیر نه انکار کوي نو دا په یو طرف کې انتها شوله دې خبره ته په سوچ سره وکړه وي یا خو خلق د تدبیر نه سکی او توکل دې ته وي چې ترک د تدبیر اوکي دا د یو طرف انتها ده او دا د بل طرف انتها ده چې څوک تدبیر یا اسباب دا علت چې کم دنو تامه وګڼي علت دا بل طرف انتها ده دا ماده پرستی ده دا میټیریالیزم دی دا چې تب په دغه قصص باندې یقین ساتي دا الله نه به یقین شي دا به کټ شي نو دا دواړه انتهاءین دي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو اسلام او دین چې کم دینو دا خو د انتهاءین ترمنځ د اعتدال نوم دی وکذلک جعلناکم امه وسطا دا خو د اعتدال یو لار ده مونږ اسلام ویل کېږي اعتدال پسندۍ ته انتها پسندي ویل کېږي د اسلام نه یو طرف ته یا بل طرف ته لري کېدل ته دا خلک غلطه کی چې مونږ ته انتها پسند وي اسلام انتها پسندي نه ده اسلام اعتدال پسندي ده نو فرمایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون دا سوي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب